أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله بشك الله تعالی چې دی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کې امانتونو لرا الی اهلها حقدارو د دې ته وإذا حکمتم او کلا چې تاسو فیصله کوئ بین الناس امین د خلکو کې ان تحکمو دا چې تاسو فیصله وکئ بالعدل په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې دی نعم ما ډېر ښه دی یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته په سره ان الله بشک الله تعالی چې دی کان سمیعا بصیرا دی ډیر اوریدونکي او خلیدونکي. آیت مبارکه کې د دو خبرو حکم دی. لومبه خبره دا چې امانتونه خپل حقدارو ته حواله کړئ او هغې ته ورسوئ، او دیم دا چې د خلکو منځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره کوئ. مخکې نه یهودو سره ذکر را روانو ناغی تم یو اشاره وشوه چې تاسو سره یو امانت پروت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی نبی دی او دا خبره ستاسو کتابونو کې موجود ده. ستاسو دا کتابونه تاسو سره یو امانت دی، دا امانت خپلو حقدارو ته ورسوئ. نه دې خبرې اقرار وکړئ چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی نبی او د الله تعالی رسول دی، او دروغجن ورته مه وایئ. خلکو ته دې اعلان وکړئ او په خپل هم د دې خبرې اقرار وکړئ چې امانت خپل حقدار ته ورسیږي او ملو شي. آیت مبارکه په یو خاص موقع باندې نازل شو. د خانه کعبه چې وه د دې خدمتونه مختلفو خلکو باندې تقسیم وو. عباس رضی الله تعالی عنہ سره د شورو نه حاجانو ته د اوبو ورکولو ذمه داري وه. هغه به د حج په موقع باندې او په عامو موقعو خلکو ته اوبه ورکولې. نو د خانه کعبې چې دا کومه کنجي وه د دروازې، نو دا عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ خاندان کې را روانه وه. د دې چابي دی سره وه او دی و د زیارت پر ورځ باندې او د ګل پر ورځ باندې دروازه کولاو کړه، او چې څوک به دننه تن لابړو څوک به رالو، او په عام ورځو کې به د خانه کعبې دروازه چې نه دا به بنده وه. یو پیره د خانه کعبې دروازه کولا وه، خلک دننه تلو راتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مکه مکرمه کې لا هجرت نه و کړی، نو نبی علیہ السلام او صحابو هم دننه تلو اراده وکړه. چونکې د مکې مکرمې دور او د کافرانو راج او سرداري وه، د دې خوښه وه چې څوک به دننه پرېښودو څوک به نه پرېښودلو. نو د عثمان رضی الله عنه چې دله ایمان نو راوړی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منې کو د دننه تلو نه، او ډېره سخته معامله نبی علیہ السلام سره وکړه، او په خولې چې څه راتلو هغه نبی علیہ السلام ته ووایي. نبی علیہ السلام خفه شو، خو عثمان ته یې چې عثمانه داسې یو ورځ به راشي چې د خانه کعبې چابي به زما په لاس کې وي او زه به مالک یم. نو د عثمان ووایي چې دغه ورځ خو که راله نو قریش او مکې والا به تباه شي او ذلیله به شي. نو نبی علیہ السلام وی چې نه، مکې والا به تباه شوي هم ني او ذلیله شوي به هم ني، دی به آبادي او دی به په دا ورځ ښه معزز به وي. خیر نبی علیہ السلام دننه لاړو. بیا نبی علیہ السلام هجرت وکړو. دا عثمان رضی الله عنه وی چې د نبی علیہ السلام دا خبره زماړه ته پرېوته چیرې پیغمبر علیہ السلام چې ته دروغ نه دی ویلي او دا سړی رښتینی دی، دا خبره ده وکړه.
زما ایمان وروړو ته اړه تیار شو، لیکن خلکو یې نو ایمان مې راونړو. بیا وخت تېرېده تر دې چې مکه مکرمه فتح شوه. نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته فاتحانه طور باندې داخل شو. نو دا عثمان رضی الله عنه چې د سره چابي وه، نو دې د خانه کعبې چت ته به راوختو چې زما د چابي څوک وانه دي. علي رضی الله تعالی عنه ورپسې به راوختو. نبی علیه السلام ته وایله تېنه، ځکه چې نبی علیه السلام مکې مکرمې ته داخل شو نو هر څه د نبی علیه السلام په قبضه کې رالو. نو علي رضی الله چې بر وروخېږه او چابي تېنه واله. علي رضی الله عنه تېنه چابي په زوره باندې واغسته او د نبی علیه الصلاة والسلام ته حواله کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه خانه کعبه ته لاړو. خانه کعبه کې دنه د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام تصویرانو او د ای پلاس کې غشي دي جوړ کړي وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی خدای تبا کی. ابراهیم علیہ السلام کم دی کې غشي استعمال کړي دي او کم دی کې هغه نصیبونه او کم دی کې هغه فالونه چولې دي. خیر هغه سره روان کړو، وی وینځل په وبو باندې د خانه کعبه دنه دیوالونه په اوبو باندې صفا کړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر طرف ته دو رکعات نفل وکړو، څلور طرفونو ته دو رکعات او ډېر مختصر وکړو. او په دې موقع نبی علیہ السلام سره دنه صرف 3 کسانو، بلال رضی الله تعالی عنہ وو، اسامه رضی الله تعالی عنہ وو او یو بل صحابي او چا به وروړي. نبی علیہ السلام چې څنګه بار وروته نو چابي لاسو کې وا او دا آیت د نبی علیہ السلام په خله مبارک باندې جاری وو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی ته حکم کی چې امانتونه خپل حقدار ته حواله کړي. اشاره دې طرف ته چې دا چابي یو قسم د عثمان رضی الله عنه د خاندان یو امانت ته چې دې سره د مخ کې نه روان دی، نو لهدا دې ته حواله کول پکار دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عثمان بن طلحه راوغوښته او عثمانه وی دا چابي والا. په دغه موقع باندې عباس رضی الله تعالی عنہ خواهش ظاهر کو چې حضور دا چابي ما ته حواله کا. د زمزم د اوبو هغه ذمہ داري اسیم ما سره د خدمت اسیم ما سره دی، نو د دروازې د خدمت به ما سره وي. علی رضی الله عنه خواهش ظاهر کو چې ما ته راکا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیت مبارکه ولستو او چابي عثمان ته حواله کړه. او ته عثمانه ویته د الله تعالی د کور د خدمت د وجه نه بچ شوې او تا ته امن ملو شو، نو لهدا چې څونه ستا حقي هغه مرت نه اخلا سیوا مالا. مطلب دا لري کته څه اجرت علی تنها ردی خبرې علی دروازې د بندولو د کلاولو دم یو خدمت ته د دې ټیک ته اجرت او تنها غستی چې خو سیوا بنالي. دې چې کله روان شو دله ایمان نه دروړي. نبی علیہ السلام و ترشاد غړي आवाज کوي عثمانه وی تا ته یاد دي چې تا ته ما سویلو چې دا چابي و یو زما لاس لراشي. نو عثمان بن طلحه رضی الله عنه چې ما ته غار سرایات شو چې په دې موقع یو ورځ ما نبی علیہ السلام منی کو. نن هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکمانه او فاتحانه تور باندې راغی. چابیم د نبی علیہ السلام په لاس کې وا او بلا خلک امیدوار دي او بیا نبی علیہ السلام مال راکړه او که نبی علیہ السلام نه راکولي نو دسته زبردستی نشو کولی. دی بس رالما او فورا مې ووی چې اشهد انک رسول الله، زه دا ګواهي کوم چې ته د الله تعالی رسول یې او د ایمان نوړو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې دا چابي وتا سری خالدتن تالدتن، دا چابي وتا سره همیشه ابد الآباد د پر وتا سری ستا په خاندان کې بوي او دا بستانه هیڅوک نالی لیکن اغستون کې بس صرف او صرف ظالم وي. انستان چې دا چابي سوکلی په زورا نه به ظالم یا به کافر بل څوک استانه نشي اغستی. یا چابي د سره بیا خو د ایمان نوړو د بیا هجرت کو مدینی منورې ته راغی او چابي خپل ورور ته حواله کړه شیبه رضی الله تعالی عنہ ته. او هغه د نبی علیہ السلام د زمانې نه 1446 سال شو چې دا چابي د خاندان کې را روانه ده او دی وخت کې دا په دغه خاندان کې موجود ده. هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد دی
چې دا به همیشه دا چابي به تاسو سره الا چې داسې زمانه راشي چې یو ظالم په دې مکه مکرمه باندې مسلط شي او هغه دا چابي ستانه په وجه زور باندې وریا وي کین دا چابي بستانه سو کوم نالي. نو په دې موقع آیت مبارکه نازل شو چې امانت چیرې د خپل حقدار تاواله کې او دا د عثمان رضی الله عنه حق نه او چابي هغه دې سره د مخکې نه را روانه وه او نبی علیہ السلام چې په مکه مکرمه باندې قبضه وکړه نو ټول اختیارات هم نبی علیہ السلام ته رالو. او د نبی علیہ السلام خوښه ده چې چابي چاته حواله کړي او چې چاته حواله کړي دا به دغه حق نی او نه دغه امانت ته ګڼي. اوس دا خو یو اعزاز وی چې نبی علیہ السلام به چاته ورکړي، لیکن قرآن کریم ته تعبیر په امانت سره وکړو چې گویا کې دام د عثمان د خاندان یو امانت ته چې دې سره د مخکې نه را روان دی نو دې ته د خیر د واپس میلو شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چابي ای تواله کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې ما دا آیت د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه مخکې چته نه اورېدلی، صرف په دې موقع مې اورېدو چې نبی علیہ السلام کله د خانه کعبې نه بار راوتو. ما صرف په دغه موقع د آیت مبارکه ولوستو. معلومیږي دا چې د آیتو په خانه کعبه کې دن نازل شوی دی چې کله نبی علیہ السلام دن هغه منځ کو. ان الله یامرکم، بیشک الله تعالی چې دی یامرکم حکم کوي تاسو ته، الله تاسو ته حکم کوي دی خبره اختیار در نه در کی ترغیب نه در کی حکم د تکی چې داسې وکوي تاسو اند دی خبره تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کې امانتونو لرا. تؤدوا ادا کې یعنی ورسوي، امانات جمع وروړه، امانت مفرد نه جمع. امانات په بلا قسمونو باندې ری. امانت صرف دې ته نه وي چې تاسو یو سیس چا کې هودو چې دا بر بیا را کې، صرف دې ته امانت نه وي چې ورکې به واپس او حواسم ورکې. تو د امانتونو بلا قسمونه دي. اره ذمہ داری دا یو امانت وی انسان سره. د انسان د خپل بدن تاثر یو امانت دی. دې کې بم ته غلط تصرف بنه کې، ځان به هلاکت ته نه غورځي، ځان به نقصان ته نه غورځي او ځان به په خطر کې نه غورځي او ځان به تباہ کې نه. ځکه د انسان دا بدن انسان سره امانت دی. دا خودکشي ولې حرامه ده؟ ځان په خپل وجل ولې حرام دي؟ دا غي وجه دا ده چې انسان د خپل ځان اختیارمند نه دی. دا د الله تعالی یو امانت ته دا بدن انسان سره. دا به ته د الله د حکم نه خلاف به نه خرج کې با نه به ضایع کې با. بیا د انسان د استعدادونه چې دی قوتونه او صلاحیتونه دام یو امانت دی. دا هم په غلط ځای کې نه لګي. تفسیر کبیر ډیر وضاحت کړی دی د انسان غوږونه انسان سره امانت ته په دې بغلط اوریدل نه کوي. د انسان د سترګې انسان سره امانت ته په دې بغلط لیدل نه کوي. او دارنګه د انسان د ذهن انسان سره امانت ته په دې بغلط سوچ نه کوي، غلطی منسوبې باندې جوړي او غلط چالونه باندې جوړي. دا بس صحیح ځای کې استعمالي با. دارنګه د انسان بیا هر اندام واخله. دا ټول انسان سره امانتونه دي او د دې باقاعده تپوس کیږي قیامت پر ورځ باندې. د دې وجنا په دې صحابو کې یو صحابي دی عبد الله بن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ. دا ډیر بزرگ صحابي وو. صحابه ټول بزرګانو خو دې بیا ډیر زیاتو. د ټول شپه قیام کو او روزانه بر د روزه د مسلسل د عملو د شپې ټول شپه الله ته ولاړو او د ورځې مسلسل د روزه و. د پلار چې دن هغه دله چې واده وکړ نو یو ورځ کور ته راغی نو د انګور حالت ولیدو. نو تپوس یې وکړو چې څنګه ملګری دې څنګه دی؟ نا بیبي هم ډېره نیکه وه، وایي چې ډېر ښه انسان دی، د ورځې روژه و د شپې چې کوم مصلی باندې ولاړي. نو دا پوه شو. نو هغه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړو چې رجی ته د عبدالله بن عمر پوهه کا چې ټیک ته عبادت په خپل ځای باندې لیکن حقوق هم پوره کول پکار دي. بیا نبی علیه السلام دې راوغوښتو او ورته ویل که ستا باره کې ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې ته د شپې ټوله شپه قیام کې او د ورځې ستا روژه یي دوتې اوجي. نبی علیه السلام ته وفرمایلو
ان لنفسک علیک حقا، ستا د خپل نفسم پتا باندې حق دی. دا آرام غواړي، دا چیر خوراک غواړي چې ستا روزانه روجی نو تا ته به خوراک کم ځای نه میلاو شي، چې ته شپې ټوله شپه ولاړې نو آرام به کم ځای کې بیا کوې. نو دا آرام او راحت غواړي، لږ مزیم غواړي، ستا د دې نفس پتا باندې حق دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایلو وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ستا د بیبیم پتا باندې حق دی، دای حقوقم پورا کا. او دارنګه نبی علیہ السلام فرمایي وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ستا د ملمم پتا باندې حق دی. کته له ملم راغی ال به ټیم ورکې، ال به توجه ورکې. نو هغه د انسان د دې نفسم په انسان باندې حق دی چې دا به قائم ساتي، دائم به ساتي، خطرې ته به نه ورکي، کمزورۍ ته به نه ورکي، او دارنګه هلاکی به نه. بیا د انسان صلاحیتونه، استعداد او د انسان د اعمالو دا ټول انسان سره امانتونه دي، او دې باره کې به سبا قیامت کې باقاعده تپوس کیږي. د امانت باره کې قرآن کریم او نبی علیہ السلام دومره تاکید کړی دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اولو ما يرفع من الناس، لومبې چې د امت نه کم یو څیز به اوچتېږي، به لومبنۍ خبره چې د امت نه به اوچته شي، وا به غستلی شي. هغه نبی علیہ السلام فرمایي الامانتو، امانت به د امت نه اوچت شي، امانتدار خلک به دنیا کې کم شي، کمیاب بشي تر دې چې نایاب بشي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو داسې وخت به راشي چې خلک به وي چې په پلانکې علاقه کې یو سړی امانتدار شته دی، بیا به خلک هغه به طور مثال ذکر کی، دومره امانتدار خلک به دنیا کې کم شي. چې امانتدار خلک دنیا کې کم شي نو خصوصي واشو ټول چې نه دوکباز او خیانتګرو او د یو بل خپې کټ کوونکي، د یو بل خپې وهونکي به سیوا شي. بیا دیو جنا نبی علیہ السلام یو پیرا تشریف فرماو او دا د قیامت حالات بیانولو. یو اعرابي راغی، نه عربي داسې انساني کنه چې د آدابو نه نی خبرو، د مجلس په آدابو نه پوهیږي. لکه ادب خدا ر چې راشه کېنه انتظار وکړه چې سوال مکرر شي نو سوال وکړه، نو دی په سوال مان نی بس ما سره خپله خبره کی، انتظار نه کې چېرې دی اوزګار دی وکنه. نه عربي سوال وکوي جی دا قیامت په چین دا به کله راځي. نو نبی علیہ السلام خاموش خپل خبره جاری وساته. صحابه چې نبی علیہ السلام په دې سوال باندې خفه شو چې دا سوال نو پکارو. دغه نبی علیہ السلام لکه سائل څه شو چې چا تاسو کړه څه شو جدا دی. نبی علیہ السلام تو فرمایلو اذا ضيعت الامانه، کله چې امانت ضایع شو نو بس فانتظر الساعه، بیا د قیامت انتظار کوا. نه عربي پوه نشه چې دا امانت به څنګه ضایع کیږي، بلکه د دې به طریقه به سي د ضایع کېدو. نبی علیہ السلام فرمایلو اذا وسد الامر الى غیر اهله، چې کله یو عہده یو ذمہ داری نا اهل تاواله شو، یو عہده دا یو منصب دی یو ذمہ داری دا او دا داسې انسان تاواله شو چې د دې اهل نه دی، اګه دا شرایط او ضوابط د دې خبرې نشته هغه تاواله شو، نو څنګه به واله کیږي؟ وظاهر خبره یا برادر رشتہ داری یا برادر دوستی یا به اپروچ شوي یا به سفارش او یا به رشوتونه چلیدلی وي، کنینو چار دی حقدار نه دی او اهل نه څنګه به ذمہ داری واله کیږي؟ خو نور خبرې به استعمال شوي. نبی علیہ السلام فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله، چې کله یو منصب او یو ذمہ داری او عہده دا یو نا اهل تاواله شو نو بیا فانتظر الساعه، بیا د قیامت انتظار کو، بس قیامت را روان دی. ولی قیامت را روان دی مطلب بدمنی شروع شو، د یو بل حقوق وهل شروع شو، حقدار یو دی او بل ته حق ملو شو، نو خامخا په دې سره په معاشره کې بدمنی پیدا شي، بګاړ پیدا شي، فساد پیدا شي. دا نا اهل انسان چې په دې ځای باندې ناست په دې سیټ باندې دی بټول نا اهل فیصله وکي، ظلم او زیاتی وکي، او دی هم هغه لاین استعمالي په کم لاین چې دی په خپل راغله دی، یا په رشوتونه باندې استعمالي بدګه دی په خپل په رشوت باندې راغله دی،
یا دی خپل په اپروچ را دی بم اپروچ مخکې کیبا نو حقدار ته خپل حق نه ملاويږي. نو دغه بس قیامت نور ستوي. انسان خو دې ته وی چې امن او امان بوي، دیو بل حقوق به پوره کیږي، با دا رنګ چاته خپل حق ملاويږي با. نو دا خپل انسانیت ول معاشره ده. او چې کله دا نور خبرې شروع شي بیا قیامت قائم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. وی په هغه سړی کې د سره ایمان نشتا چې پچا کې امانتداري نشته دی. نو دا نه چې بالکل ایمان پکې نشتا، مطلب د دې سړی ایمان کامل نه دی. کامل ایمان په دې انسان کې نشتا چې دا انسان امانتداري نه کوي. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. او دې سړی دین نشته دی چې دې د خپل وعده پاسداري نه کوي. انس رضی الله تعالی عنہ وی ما خطبنا نبی الله صلی الله علیه وسلم الا قال. وی نبی علیہ السلام چې کله مونږ ته بیان کړی دی او چې کله مونږ ته خطبه کړی دا نو پای کې نبی علیہ السلام دا حدیث خامخا ویل دی چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. هغه سړی کې ایمان نشته چا کې امانتداري نشته، او دا سړی دین نشته دی چې انسان د خپل وعده او د خپل لوز چې د پاسداري نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی څلور خبرې ابن عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی چې کله څلور خبرې پتا کې شته دی او تا سره شته نو بیا دا غم مکوه، دا فکر مکوه چې ما ته دنیا ملو نشوه، تا ته ډیر څه ملو شوي چې څلور خبرې تا سره شته. او بیا نبی علیہ السلام باندې خبر دا کې حفظ امانتینو چې کله ته د امانت حفاظت کې تا سره چې امانت اخودر او ته حفاظت کې نو دا مو چې ما سره سنشتا. دویم وصدق حدیث چې خبره کې نو رښتینی خبره کې. او دریم چې دی وحسن خلیقتینو الله دې خپل اخلاق درکړي دي. او پنځم وعفت طعمتینو الله دې عافیت والا رزق او روزي درکړي ده، عافیت سره ده. نو چې دا څلور خبرې الله پاک تعالی درکړي دي نو چرېم دا موایا چې ما سره سنشتا یا زه خالی لاسما او یا زه دغه شانتې ناستې ما. تعالی الله تعالی بادشاہي درکړې په دنیا کې. امانت داسې یو ذمہداري ده چې ردی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخکنو امتونو ذکرم کړی دی چې مخکنو امتونو د امانتونو پاسداری کړی ده. بخاری کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو سړي خپل ځمکه خرڅ کړه، چې په چا باندې خرڅ کړه نه په ځمکه کې لګیاو نو پاپ کې د خور یو کټویر وته او پای کې د نسرو د سرو ډکوا. اوس دون امانتدار انسانو چې هغه چې ما هو د مالک نه صرف ځمکه اغستره نو دا کټوی خو ته ما نه واغستې، دا خو د هغه امانت ته په دې ځمکه کې پروت دی. نه کټوی راواغسته او د ځمکې هغه زوړ مالک ته وی چې صاحب ما ستانه ځمکه اغستې وه خو دا کټوی خو ما ستانه نه واغستې، نو دا ستا امانت دی دا ته واله. هغه دون امانتدار انسان هغه ته نه ما هانه تا د ځمکه ارس سره خرڅه کړې وه، دا کټوی خو زه نشم اغستې، دا ستا امانت دی. اوسو په دواړو باندې دومره تقوا غالبه ده نو دواړو جګړه شو خپلو کې، یو ستا امانت دی بل ستا امانت دی. نو دواړه راډو قاضي ته. نو ظاهر خبره د هرې زمانې قاضیان به هم ښه خلک به چې خلک داسې نو قاضیان به هم ښه. اوس مونږ خراب یې نو باندې حاکمان هم خراب دي، که مونږ سم شو نو بره د سیسټم به هم ټیک شي مونږ باندې. بیا قاضي صاحب هم ډېر هوښیار او سمجدار انسان و چې داسې خو دا دواړه نه قایله کېږي. نایو ته ویل که ستا اولاد شته ویجی وی د ما جی زوی دی، هبل ته ستا ویجی زما خو لور ده. وی دواړو خپلو کې نکاح وکړي او دا کټوی چې نه د هغې په واده باندې او هغې باندې خرچ کړي او صدقې کوي. نو مطلب دا دی چې مال به دواړو ته میلو شي او د بل ځای ته به لاړ نه شي. نبی علیہ السلام دا د مخکنو امتونو د امانت دا واقعه بیان کړی ده او بخاری کې دا روایت ده.
بل واقع نبی علیہ السلام دا بیان کړه چې یو سړی او دغه کورو د دریاب نه هغه طرف ته او هغه دته وی چې زما 1000 دینار پکار دي هغه ته در کوم دی لیکن گواه مالا گواه راکا چې ته ما ته سبا واپس کې با دوته کفا بالله شهیدا الله بس گواه دی دا خبره کافی ده ویزا ټیک ته څوک ضامن هو راکا کنه ذمہوار راکا دوته کفا بالله کفیلا الله زما ذمہوار دی او ته ټیک ته ټیم مقرر شو وعده مقرر شو د پیسې واغسته او کله چې واپسې ټیم راغی نغه 1000 دینار را واغستلو او د دریاب غاړې لراغی چې هغه واپس کی لیکن کشته نه ما او بل څه انتظام نو چې دی ابل طرف ته وړي هغه خپل پیسې حواله کی هغه مالکم راغلو د دریاب غاړې لا چنن مپلان کی ما خپل حق واپس کی بد کمال الله ذمہوار را کړو الله را کفیل را کړو هغه چې کله مایوس شنو واپس خالی اسکور ته تو دلته دا سړی چې کله دی پوه چې بای څوک سورلی خوشته نه او کشتیم نشته دی او زه به جبې شمه دی او لرګي را واغستو ا لرګي دنه سوري کو او پای کې 1000 دینار کې خودلو او پای کې او پرچیم کې خو دې پکې ولي کړو چې زره وعده مطابق دلته کې راغلو ما خو مایوس شوم ما ته سورلی مليون شو ما ته کشتیم مليون شو زه دا شان درتلین شوم او ما تعالی د الله نوم په گواه کې او په کفارت کې درکړو هغه د الله په نوم دا پیسې تاسو درلېګم چې تاسو ملو شي او بیا هغه بند کړه د لرګي هغه دریاب ته وښتو د الله په نوم باندې الله جل شانه هغه لرګي هغه بل طرف ته واړو هغه سړیو قتل چې سمېلو خو راشه کوړه به خشاک بو سمن لرګي روچت کو او چې کوړه وړو څنګه ماتو آی کې دنه تیلیم وروته پرچیم وروته بیا خدا خپل 1000 روپے نور را واغسته او بیا بل ورځ راغی هغه سره ملو شو وای داغه پیسې والا او زه په ورځ باندې پټیم تاسو سره ملو نشم هغه ته تاسو پیسې سره طریقه نو کړی را لګلو ما هو دریاب ته وشته وی لرګي په شکل کې ما ته الله تعالی هغه پیسې رو رسولي کله چې انسان د الله د نوم خیال ساتي بیا الله تعالی داغه د مال بیا خیال ساتي او دا شان الله تعالی بیا امانتونه خپل ځای ته بیا رسي د امانت نبی علیہ السلام د محکنو متونو دا ترغیب ورکړي چې د امانتو هغه خیال ساتي آیت کې مباحث نورم دي او ان شاء الله بیا کو بهشکه الله تعالی چې دی حکم کوي تاسو ته د دې خبرې چې تاسو ادا کې امانتون لرا خپل حقدارو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم بشك الله تعالى حكم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کې امانتونو لرا الى اهلها حقدارو د دیتا وإذا حكمتم بين الناس او کله چې تاسو فیصله کوئ پمیند خلکو کې اندا چې تحکمو بالعدل تاسو فیصله کوئ په انصاف سره ان الله نعم بیشک الله تعالی چې دی ډیر خدای یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته پای سره ان الله بیشک الله تعالی چې دی کان سمیعا بصیرا دی خوریدن کې او خلیدن کې آیت مبارکه کې د دوه خبرو حکم دی یو دا چې امانتونه خپل حقدارو ته حواله کې خپل مستحقینو ته او دیم دا چې کله تاسو د خلکو منځ کې فیصله کوئ د مقدماتو د تنازعو د جګړو نو هغه فیصله به د انصاف مطابق وکوئ او آیت په اخر کې ترغیب دی چې الله جل شانه د کوم خبرو تاسو ته حکم کی
او د کوم خبرو تاسو ته نصیحت کې نو دې کې فایده ده او تاسو پکې فایده ده او الله جل شانه ارس ویني او ارس ګوري تاسو رویو ته ګوري تاسو خبرو ته ګوري تاسو فیصلو ته ګوري د فریقینو دعوت الله تعالی ګوري او بیا قاضي او جج فیصله څنګه کی الله جل شانه آی تم ګوري مطلب دا چې الله تعالی به ګوري بیا ردی فیصلو په خپل بم کی کچا ظلم کړي ظالم ته ودای سزا ملاويږي ان الله یأمرکم بیشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته فإن سر چې یو خبره شروع شي نو دا خبره مضبوطه وي او دا تاکید پکې زورور خبره وي بیشک الله تعالی چې دی یأمرکم حکم کوي تاسو ته او دا حکم چې دا وجوبن دی ان دا خبره په تاسو باندې واجب ده او دا فرض ده دې خبره کې تاسو ته اختیار نشته الله جل شانو تاسو ته حکم کوي چې کوم ذمہ دار شخصیات دي آی باندې دا خبره لازم ده او دا فرض او واجب ده چې به دا خبره پوره کیبا ان تؤدوا الامانات لمنی حکم دار چې تاسو امانتونه ادا کې حواله کې ورسوي الی اهلها داغي اهل ته نه اهل نه مراد چې دای کوم حقدار او مستحقین دي امانتونه خپل حقدار او خپل مستحقین ته حواله کې او ته ورسوي او امانت چې دی د دې مفهوم عام دی امانت صرف دې ته نه وي چې ته یو سی چا سره یو سورزو د پاره کیږي دغه امانت دی او دا چې چا سره کې هو دغه امین دی هغه په دې کې خیانت باندې کې ځان له بینه استعمالي او بیا به مالک ته په خپل ټیم باندې واپس کیبا د دې ته امانت وي او شریعت کې د امانت مفهوم چې دین عام دی په حدیثو کې ډېرو خبرو ته امانت ویل شوی دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بالمجالس بالامانه مجلسونو کې چې کوم خبرې کیږي دا امانتي یو مجلس ته دو کسان درې کسان یا څه کسان لګیاري په یو خبره باندې مشوره کوي نو دا خبره امانت ده اوس مجلس ته قتل پکاري کله مجلس او خلق دا غواړي چې دا خبره دی بل چاته ونه رسی دا راز دی او د دې افشا نه پکارو نو دا خبره د مجلس پورې منحصر ده د مجلس نه بار به نه کوي دا ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل وضاحت کو چې تا ته څنګه پته لګي چې دا خبره د راز ده او کدا خبره مخکې کول پکار دي ابو داؤد شریف کی روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا حدث الرجل بالحديث چې کله یو سړی ته یو خبره کوي او ثم التفت بیا دا سړی غیر چا پیګوري چې څوک اوري خونه د دې مطلب دا چې دا خبره راز ده دا دې چې غیر چا پیګوري چې را چا غوښونه دی خو دی څوک ګوري خونه دا دې چې ته دا خبره کوي نو دا قرینه د دې خبرې چې دا راز دی او دا به بل چاته نه کوي اگر چې ته دا ونوي چې ګوري چاته وایم او داغه دا غیر چا پیر قتلو دا علامت د دې چې دا خبره ته د راز کی نو پتا باندې هغه اعتماد کی نو ته دا خبره بل چاته بنه کې نبی رسول الله فرمای فهي امانتونو دغه خبره دغه مجلس امانت ته او یو دا چې یو خبره عمومي ده د واعظ او د نصیحت خبرې دي د خیر خبرې د خلکو پکې فایده ده نو بیا مخکې نشر کول پکار دي او مخکې رسول پکار دي کله یو هم کار باره کې مشوره کیږي نو کچره په مجلس کې پابندي ولګي دا چې بای دا به مخکې چاته نه کوي مخکې ته نه رسوي دا به لیک کوي نه راز بخکار کوي نه نو په هر چا باندې دا لازم ده چې ردی خبره افشا ونه کی چاته ونه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المجالس بالامانه د مجلس خبره دا امانت دي ها ابو داؤد شریف کې نبی علیہ السلام یا د دریو خبرو استثناء وکړه الا ثلاثه مجالس د درې مجلسونه داسي چې د دې خبره مخکې بیا کې به خامخا به کې لومړنی خبره چې دغه صف کو دم حرامینو یو مجلس کې مشوره کیږي او د یو بی ګناه انسان د قتل منصوبه جوړیږي او مشوره کیږي او انسان دی بی ګناه ا د قتل حقدار او مستحق نه دی او ته په دغه مجلس کې ناشته
نو پتا دا خبره لازم ده چې دا خبره هغه سړي ته ورسوه چې بای ته ځان پناه کا، ځان یو طرف ته کا، ځان محتاط کا، ستا باره کې سبل شان مشورې شروع دي. ته به دا نه چې دا خو د مجلس خبر ده به مخکې نه کومه ګناهګارېږم، نه، په دې نه کولو به ته ګناهګارېږې، ځکه د دغه سړي جان بچ کول په تا دا لازم شو. یا نبی علیہ السلام دویم خبره کوي او فرج حرام، یعنی یو ځای کې د زنا باره کې د بېحیایۍ خبرې شروع دي، منصوبه بندي کېږي، تم دا خبره چې نو مخکې بیان کا چې دا ګناه ونه شي. او دریم او اقتطاع مال بغیر حق نو یو ځای کې مجلس شو د ډاکې باره کې د غلا باره کې او مشوره شروع ده، ته پکې ناست یا د خبره تا اورېده، نو دا خبره مخکې ورسوه، هغه مال والا ته کور والا ته خبره ورسوه چې بای د خپل مال حفاظت وکړئ، د خپل کور حفاظت وکړئ، ستاسو دا مال او کور په خطره کې دی. نو د دریو صورتونو کې د مجلس دا خبره امانت نه دی، دا به تا هغه ځای ته به رسوي چې هغه سړی د مال یا د جان د نقصان نه بچ شي. د دې نه علاوه د مجلسونو خبرې دا امانت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي، دا ابو داود شریف روایت دی چې د میاں بیوی د زوج او د زوجې منځ کې چې کومې خبرې دي دا امانت دي. سړی به د خپلې بیبي د راز خبرې بل چاته نه کی، او ښځه به د خپل خاوند د راز خبرې بل چاته نه کی. نبی علیہ السلام فرمایي، ادم ابو داود شریف کی روایت دی، مسلم شریف کې ان اعظم الامانه عند الله يوم القيامه، وی د قیامت پر د الله تعالی پنځ لوی امانت چې دی لوی. او بل روایت کې داسې دی ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه، د قیامت پرز باندې با د الله تعالی پنځ بدترین انسان به هغه وي چې الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها، چې دا زوج او زوجه او دا میاں بیوی چې دی د یو بل د راز خبرې چې کله سبا خلکو ته کی، نو که دا سړی دا خبرې کوي نو دا سړی بدترین انسان به د قیامت پر ورځ باندې، او که دا ښځه دا خبرې بیا کوي نو دا به بدترینه ښځه وي چې دا د راز خبرې د خپل خاوند هغه خلکو ته بیاني. نو دا امانتونه دي. باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تاکید کړی دی. عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د شپږو خبرو ذمہ داری والئ چې دا تاسو پوره کړئ، نو وی زه تاسو له د جنت ذمہ داری علم جنت به زه درکمه، خو تاسو شپږ خبرې پوره کړئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو چې اصدقو، رښتیا وایئ، اذا حدثتم، چې کله خبرې کوئ نو رښتیا خبره کوئ، دروغ غلط بیانی مه کوئ. او دریم واوفو اذا وعدتم، کله چې چا سره واده وکړئ، لوز وکړئ، اګریمنټ وکړئ نو بیا یې پوره کوئ، رستو کېږئ ما وعده خلافي مه کوئ. او دریم واذا ودوا اذا اؤتمنتم، چې کله تاسو سره چا امانت کېښودو او بیا هغه ستانه غواړي نو حواله یې کوه ته په ټایم باندې، دا مه وایه چې غلا شوی دی، او دا مه وایه چې رک شوی دی، او دا مه وایه چې د ما نه ګډوډ شوی دی. تفسیر کبیر لیکلی دی، انس رضی الله تعالی عنہ ما سره یو سړي 6,000 درهم ایښودي امانتو، هغه د ما نه رک شو، یعنی هغه غلا وشوه یا رک شو بس، نو ما خو هغه سړي ته وایي چې د ما نه دغه شان رک شو، لیکن خبر عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسېده، نو زه عمر رضی الله عنہ راوغوښتم، ما ته وایي چې انسه صرف د هغه سړي 6,000 درهم رک شي، که ستا په کوم څه مال رک شوی دی، وینې چې د ما مال خو نه رک شي، ښه د خلکو مال رکېږي ستا هغه نه رکېږي. مطلب یې څه دی چې تا چې کوم دی نو تا حفاظت پوره نه دی کړی، چې ستا په کور کې ستا پیسې نه رکېدې او د دغه سړي هغه 6,000 درهم رک شو، وي ما ته چې دا ورته اوس حواله کړه، نو وي دونه پورې به چې تا بې احتیاطي کړې ده، نو چې تا سره چا امانت کېښودو نو دا ورته بیا حواله کړه په ټایم باندې، او که دې نن حواله نه کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه امانت به سبا قیامت کې په جهنم کې پروتي په ویښ کې، نو قیامت پر به فیصله وشي چې دې سړي ته خپل امانت حواله کړو، ستا ذمه فارغه ده، دی وایي چې هغه امانت خو ما سره دې وخت کې نشته، فرشتې به ورته وایي چې پلانکي ځای کې په جهنم کې ویښ کې پروت دی، منډه هلته نه راوړه،
او دی بلاړ شي جهنم ته، هغه بوج به په اوږه باندې راوچت کي. په جهنم کې نه پوڼې شته، نه لفټ شته او نه رسۍ شته چې تا بر څوک راکاږي. ته به راخېږي چې څنګه راخېږي به نو، او پته نه څونه زمانه کې به دی د جهنم غاړې له رارسي، او چې رارسي هغه بوج به بیا له ده روږي نه پرېوځي نو کته به بیا لړ شي. د ته ویښه به بیا لړ شه او بیا یې راوچت کا. دا به بار بار به دا شان کېږي، دی به یې راخېږي او بیا به ښکته پرېوځي به. نو دلته یې حواله کړه چې د هلته نه بېغمه شي او بچ شي. او څلورمه خبره نبی علیه السلام دا وکړه چې واحفظو فروجکم، د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړئ چې په کوم ځای کې استعمال شریعت اجازت ورکړ ته استعمال کې، او چې کوم ځای کې منع ده د نه منع شي. او پنځمه خبره نبی علیه السلام دا وکړه چې وغضوا ابصارکم، خپل نظرونه ښکته ساتئ. دا د بې ځایه ځای د لګېدو قابل نه دي، دا لپاره نه دي. دا د خپل ځای د دې لګېدو دی، هلته کې دا نظر لګوئ. او شپږم خبره وکفو ایدیکم، خپل لاسونه کنټرول کې او قابو کې وساتئ. په دې سر چا سر ظلم او زیاتي مه کوئ، چاته ضرر مه رسوئ. نبی علیه السلام فرمایي، دا د مسند احمد روایت دی، د دې شپږو خبرو ذمه داري تاسو لرئ چې دا به کوئ، نو د جنت ذمه داري تاسو له زه در کومه. نو امانت چې دی د دې تاکید دی چې دا پوره کې، دا حواله کې او خپل حقدار ته ورسوئ. ان الله یامرکم، بېشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تؤدوا الامانات، چې تاسو ادا کې امانتونو لره الی اهلها، حقدارو د دې ته چې دې کوم حقدار او مستحقین دي هغې ته ورکړئ. او دویم واذا حکمتم، او کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس، په میند خلکو کې، کله چې خلکو منځ کې فیصله کوئ نو ان تحکموا بالعدل، دا چې تاسو فیصله وکئ په انصاف سره. فیصله خو عام طور قاضي کی او جج کی او خلیفہ او بادشاہ کی، هغې خو هم کی به خو کچرې فرض کا دوه کسانو ته ثالث جوړ کړي، درېیمګړی جوړ کړي چې موږ له فیصله وکړه. مثال د جرګې مشرې، د کلي مشرې، د محلې مشرې، د کور مشرې سربرای، یا دوه کسانو تا ته وي چې باید موږ منځ کې د خبره وکړه، نو بیا به ته د انصاف کار به کې، د فریقینو کې به د چا طرفداري به نه کې، جانبداري به نه کې، د رشتې، د دوستۍ، د کلیوالۍ، د قومیت او د نسل د دې لحاظ به نه ساتئ. بس دواړو خبره اوره، مدعي څوک دی، مدعا علیه څوک دی، د دواړو خبره اوره. مدعي نه ګواهان طلب کړه چې بای تا سره په دې خبره ګواهان شته، که عصر ګواهان نو ټیک ته پای باندې فیصله وکړه، او که عصر ګواهان نو د مدعا علیه نه قسم طلب کړه، او بیا د هغې منځ کې د انصاف مطابق فیصله وکړه. نو طرفداري او جانبداري به نه کوې. قرآن کریم بین الناس وی، دیونه چې بین المسلمین، د مسلمانانو منځ کې، نه بین الناس او د خلکو منځ کې. او خلق عام دی، که مسلمانان دي او که غیر مسلم دي، د ټولو منځ کې به فیصله په انصاف سره کوي. که مثال تا ته یو فریق مسلمان دی او بل فریق غیر مسلم دي، ته به دا نه وي چې دا هسې مسلمانان راشه خپل زور ترې نه وباسه، نه، تو بیا د انصاف مطابق فیصله وکړي. قاضي شریح چې دا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې قاضي و، د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې، د علي رضی الله عنه په زمانه کې، د تقریبا 60 کاله قضا کړې ده. ډېر مشهور قاضي و. د علي رضی الله عنه په دور خلافت کې دا جنگ صفین چې کوم شوی و، نو په جنگ صفین کې د علي رضی الله عنه نه زغره پرېوتې وه، زین پرېوته و یا زغره وه، هغه یو یهودي راوچته کړې وه. نو علي رضی الله عنه هغه یهودي سره دغه زغره ولیده، نو ویې پېژنده خو زما ده، نو هغه ته یې لکه دا زغره زما ده، هغه ته یې څه ستا ده، خو ما سره ده، او دا خو زما په ملکیت کې ده او زما په قبضه کې ده. هغه ته یې راځه قاضي له ځو چې فیصله وکړو. اوس یهودي دا خیال دی چې دا خلیفه دی او قاضي هم ده جوړ کړی دی، نو چې مدعیم دی شو، قاضي به هم د دې وي، ګواهان به هم د دې، نو به زما خلاف به فیصله کېږي، زه خو یهودي ما. خیر
د قاضي مجلس ترالو، قاضي سے پاسېدو، قاضي شریح وی امیر المؤمنین خیر دی؟ هغه ته وی زما او د دې یهودي منځ کې څه مقدمه را. د قاضي سے فوراً کېناستو، وی ورشه هغه سره یو ځای ودرېږه، که ته اوس فریقینو په حیثیت راغلی، د خلیفه په حیثیت نه راغلی. وی څه مسله ده؟ وجي د اصغره زما ده د یهودي سره. یهودي ته لکه د اصغره د چا ده؟ هغوی د خو زما ده او دلیل دا چې زما په قبضه کې ده او ما سره ده. قاضي شریح د علي رضی الله عنه نه ګواهان طلب کړل چې قاضي امیر المؤمنین ګواهان د سر په دې خبره شته؟ هغه وی او ما سره دوه ګواهان شته. څوک دي؟ یو زما زوی حسن دی او دویم زما غلام کمبر. قاضي شریح ورته وی چې حضور ستا د غلام ګواهي به وانم قبول کم، د کمبر ګواهي به قبول کم، لیکن د حسن ګواهي ستا په حق کې زه نه قبلوم، ځکه دا ستا زوی دی. شبهه پیدا شوه چې دې ستا د پلاروالي د وجې نه ستا په حق کې ګواهي کوي، نو دا ګواهي زه نه قبلوم. علي رضی الله عنه ورته وی چې قاضي صاحب ته د حسن ګواهي نه قبلې، چې د هغه باره کې نبی علیه السلام سیده شباب اهل الجنه، د جنت د سردارانو د خلکو سردار وي د جنتیانو، ته دا ګواهي نه قبلې. قاضي شریح ورته حضور د دغه فضایلو نه چا انکار کړی دی؟ دغه فضایلو په خپل ځای باندې ریا خو به یې که نه، خو دا خو د قضا خبره ده او د فیصلې خبرې، دلته کې خو دغه فضایل نه چلیږي. دلته خو د ګواهانو چې کوم شرایط دي پوره کول پکار دي، هغه تا سره نشته. ستا د زوی ګواهي څنګه ستا په حق کې قبوله کړم؟ تا سره ګواه یو شو او د یو ګواه په بنیاد باندې د مدعي دعوه نه ثابتېږي. او دغه رنګې چونکې سره دعوه ثابته نه کړله، نو قاضي شریح چې دی د یهودي په حق کې فیصله وکړه او یهودي د هر څه کتلو چې ملک د دې دی، قاضي د دې دی، خلیفه د دې دی، ګواهان د دې دی او فیصله زما په حق کې کېږي. دا لا کم شریعت دی، دا کم کتاب و، هغه دا حق شریعت او حق کتاب هم دکه دی. او بیا هغه یهودي وایي چې امیر المؤمنین واقع د اصغر هم ستاسو ده، دا ستاسو نه پرېوته، تاسو په جنګ کې خیال هم نه ما راوچته کړه او دا واقع ستاسو را، او زه د دې خبرې اقرار کوم چې دا دین برحق دی او زه مسلمان شوم. بیا علي رضی الله عنه په مبارکۍ کې هغه د اصغر هم هغه ته هبه او هدیه کړله. نو هغه بین الناسو فیصله د یهودي او د مسلمان په منځ کې ده، خو قاضي شریح دې ته ونه کړه چې دا خاصم یهودي دی، د دې شرایطونو خاص مونږ ته مالیا شننې برابر کا. نه، بین الناس د خلکو په منځ کې، کا مسلمانان دي کا کافران دي، د دې منځ کې چې فیصله کوي په انصاف سره وکړي. بین الناس د خلکو منځ کې، نه ان تحکموا بالعدل، دا چې تاسو فیصله وکړئ په انصاف سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، مسلم شریف کې دا روایت دی چې ان المقسطین عند الله، انصاف کون کې خلکو په انصاف سره فیصله کون کې خلکو، کم چې د جرګې مشران دی او په انصاف سره فیصله کوي، د دې لپاره ډېر لوی فضیلت دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا به د قیامت پر ورځ علی منابر من نورنا، دی به د نور په منبرونو باندې ناستی، او عن یمین الرحمن، او د الله تعالی ښي لاس ته او ښي طرف ته به دی د نور منبرونه به وي، او دا مشران چې کوم د انصاف مطابق فیصلې کې د خلکو منځ کې او قاضیان او ججانو، دی به دغه نور په منبرونو باندې ناستی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو وکلتا یدیه یمین، د الله ګوره دواړه لاسونه ښي دي، د الله ګوره ګس لاس نشته. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل الذین یعدلون فی حکمهم و اهلیهم، دا هغه مقسطین دي، هغه انصاف کوونکي دي چې د خلکو منځ کې او د فریقینو منځ کې په انصاف سره او برابري کې. عدل څه ته وایي؟ برابري ته وایي. برابري څنګه کېږي؟ لکه د تلې دوه چابړي دي، دا یو چابړی به هماغه ښکته وي، دا بل به بره وي، دا افراط او تفرید شو. نو عدل دا چې دا دواړه چابړي بالکل برابر کا، چې یو ښکته او بل بره نه وي، ته عدل ویل کېږي. فریقین چې کله راشي مدعي مدعا علیه، نو خامخا یو به زیاتی کی، بل سره به ظلم کیږي، یو به ظالمي بل به مظلومي. نو ته به څه کوې؟
ظالم به د ظلم نه بچ کې به اب راښکته کې او مظلوم پریوتی ری مظلوم سره ظلم شوی ری مظلوم به ته برکې ظالم به د خپل درجې نه راښکته کې او مظلوم له به عزت ورکړي اوچت به کې نو دواړه چابړي او برابر کې دې ته ویل کېږي عدل او دې ته ویل کېږي انصاف او دې ته ویل کېږي برابري قرآن کریم ان تحکموا وی حکمتم وی تاسو به اس لیدلی اسو دا اس چې سړی چلی د په دې خوله کې دننه یو میخ وي او هغې ته دا لګام لګېدلی دغه میخ او دغه اوسپنې ته عربۍ کې حکمت اللجام وایي او دغه میخ څه کار کوي دا اس د غلطې لارې نه راړي چې کله دې مایله کېږي د نیغې لارې نه او یا دې غلط طرف ته به نیغې به حکم دې ته ویل کېږي چې نامناسب کار نه ځان ساتلو ته وایي فریقین به همها نامناسب کار کی زیاتی به کی ته به د هغې نه منې کې به هغې نه به راړې به دې ته ویل کېږي حکم او دې ته ویل کېږي حاکم او دې ته ویل کېږي حکم چې ته به فریقین څه کې د نامناسب حرکتونو نه د غلطو خبرو نه به راړې زیات به راولې برابرې به ځکه قرآن کریم ان تحکموا بالعدل وی چې تاسو فیصله وکړئ په انصاف سره او چې کله یو انسان ته داسې مسله راشي مدعی مدعا علیه ته به بیا څه کوې د پنځو خبرو خیال به ساتئ لومبی دا کار به کوې چې فریقینو سره به یو شان سلوک کوې مدعی مدعا علیه سره به یو شان برابري سلوک به کوې یو ته به زیات توجه نه کوې او دویم دا چې دواړه به په یو نشست کې برابر به کېنئ دا نه چې یو له عزت ورکړي او بل ښکته کېنئ دواړه به برابر په یو نشست باندې به ساتي به دریم دا چې دواړو ته برابر توجه به کوې دا نه چې د یو خبره اوري او د بل هغه نه اوري نه د دواړو خبرو په نمبر باندې ښه په توجه سره اوري او څلورم دا چې کله خبره اوري نو په هغې کې به هم طرفداري به نه کوي چې د یو خبره اګنور کوي او د بله خبره واخلي او بیا هیرې کې چې کله فیصله کوي نو فیصله کې او بیا حق ته ګوري چې حق چا سره دی حق به جانب څوک دی او ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی د هغې مطابق به بیا څوک فیصله وکړي ان الله بېشک الله تعالی چې دی نعم ما ډېر ښه دی یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته په هغې سره دا ترغیب دی چې دا احکامات چې دي دا ګوره خیرخوانه او نصیحت آموز دي ستاسو پکې فایده ده الله تعالی محض فیصلې نه کوي محض حکمونه نه جاری کوي ستاسو د خیرخواهۍ په بنیاد باندې احکامات تاسو درکړي یعظکم نصیحت کوي تاسو ته په دې سره چې په دې باندې عمل وکړئ ستاسو پکې فایدې دي ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان سمیعا بصیرا دی ډېر اورېدونکی هر څه ګورې الله تعالی اوري که تاسو فرقه فیصله کوئ او یو تن ته د کار خبرې ته دا ووایه ما ته د ستا حق کې فیصله وکړم ته ګورې دا پوینټ اوچت کا نو ګورې الله تعالی ستا دا پوینټونه موري ستا په اشارو باندې الله تعالی پوهېږي ستا په توجه باندې الله تعالی پوهېږي چې ستا توجه کم طرف ته ده ستا میلان کم طرف ته دی آیا ته طرفداري کې د دوستۍ خیال ساتي د قومیت او د نسلیت خیال ساتي او که نه د انصاف مطابق فیصله کې الله تعالی د هر څه اوري او بصیرن ډېر ښه لیدونکی دی نو چې الله ښه ویني څه مطلب تا سره به بیا سبا قیامت کې فیصله کي به دا ووایه چې ګویا کې زه به هم الله تعالی ته مخامخ کېږم زه به دا څه جواب ورکوم چې ما دا فیصله ولې کړې وه یا ما دا حقدار ته امانت ورکړو او که نه ورکړې بېشک الله تعالی چې دی حکم کوي تاسو ته د دې خبرې چې تاسو ادا کړئ امانتونو لره د دې حقدارو ته او کله چې تاسو فیصله کوئ د خلکو منځ کې چې تاسو فیصله وکړئ په انصاف سره بېشک الله تعالی چې دی ډېر ښه دی چې نصیحت کوي تاسو ته په هغې سره بېشک الله تعالی چې دی ډېر اورېدونکي او ښه لیدونکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا ایہا کسانو چی ایمان روڑے دے اطیعوا اللہ تابداریو کے دا اللہ تعالی و اطیعوا الرسول او تابداریو کے دا پیغمبر و اولی الامر منکم او دا خاوندانو دا حکم دستاسونا فإن تنازعتم پس کچرتاسو اختلافو کے پخپلو کے فی شین پیوسیس کے فردوه پس تاسو واپس کے اغیلرا الاللہ والرسول اللہ تعالیٰ تو پیغمبرتا ان کنتم تؤمنون کچرے تاسو ایمان لرے باللہ والیوم الآخر پا اللہ تعالیٰ پروز رستنے باندے ذالکا دا واپس کول خیر دیر بہتر دے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا او ډیر خدے په اعتبار د انجام سره. په دې مخکې آیت مبارکه کې الله تعالی د دوه خبرو حکم وکړو چې امانتونه خپل حقدارو ته حواله کړئ او د خلکو منځ کې انصاف کوئ او دا دواړه خبرې په خلکو باندې واجب دي او لازم دي. اوس په دې آیت مبارکه کې حکم دی چې ستاسو کم حاکمان دي ذمہ دار خلق ته مشران دي او هغه د انصاف مطابق فیصله کی حقدار او تحفل حق ورکی نو په خلکو باندې داغي اتباع واجب ده دای خبره منلو او داغي اطاعت کول په خلکو باندې واجب دی چې ستاسو مشر دی دینی اعتبار سره د دنیا په اعتبار سره ستاسو د دنیا انتظامات کی نظم و ضبط راولي چاہے تا حاکم وی قاضی وی او مشر وتی خلیفہ وته وی او دارنګ د دین په اعتبار سره تاسو نگرانی کی او مشری کی چې تاسو یو مقتدا دی او امام دی نو په خلکو باندې داغي خبره منل که دنیاوی او که د آخرت وی داغي منل واجب دی په شرط دی چې دغه مشر چې دی که حاکم دی قاضی دی او خلیفہ دی او یا د آخرت په اعتبار سره تاسو مشر دی چې هغه په خپل د الله تعالی تابعداري کې او د پیغمبر تابعداري کې او د شریعت اتباع کې نو په نور خلکو د دې تابعداري کول دا واجب دي. یا ایها الذین آمنو آیات شروع شو په یا ایها الذین آمنو سره په مؤمنانو دا خبره واجب ده چې دی به د خپل مشر حاکم د قاضي او د خلیفہ اتباع وکړي نظم و ضبط به قایمي. یا ایها الذین آمنو ایہا کسانو چې ایمان روړې دي ایمان دا تقاضا کی چې انسان با تابعداری کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې د صحابو نه بیعت اغستو نو په بیعت کې به دا لفظم شاملو علی السمع والطاعت چې مونږ به د امیر خبر اورو او دا د خبرې تابعداری وکړو خلاف ورزی بنکو بغاوت بنکو. د اکثر صحابونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت اغستره نو بیعت په دې خبرو چې د امیر اتباع او د امیر تابعداری کول او داغه خبر بیا منل اوریدل او عمل کول دا لازمو. نبی علیہ السلام بچي او لخر لګو او داغي به امیر جوړ کو نو لخر ته ردی خبره حکم وکړو چې ردی امیر تابعداری وکړي خبره به منی او شرط دا دی چې په جایز خبرو کې او د شریعت په خبرو کې دنه که امیر د غلط خبرې حکم وکړي د الله تعالی د حکم نه خلاف تاسو ته حکم وکړي یا به د امیر اتباع نه کوئ. نسائی شریف کې روایت ته مسند احمد کې نه علی رضی الله عنه فرمای نبی علیہ السلام یو سریه ولېږله یو سریه یو غزوی پیغمبر چې پکې په خپل لړ شي ته غزوه ویل کېږي لکه غزوه بدر غزوه احد غزوه خندق دې کې نبی علیہ السلام په خپل تنه دی ایا دا چې نبی علیہ السلام په خپل لاړ نشي د صحابه یو جماعت ولېږي یو ډله ولېږي کالګي او کډيري نه آیت عربی کې سریه وایي. نبی علیہ السلام یو سریه ولېږله
او د هغې امیر یې یو تن جوړ کو او ماتحتو ته یې ووایي چې د خبره به منئ او تابعداري به کوئ. دی چې لاړو د الله شانو د امیر د خپلو ماتحتو مامورانو نه پس خبره باندې خفه شو. مامورانو بس خلاف ورزي کړي نو دی ورته غوسه شوی دی، هغوی به د خبره سني منلي. ده ورته یو ځای کې وایي چې لکه لرګي را جمع کړئ، خشاک را جمع کړئ. نو د امیر اتباع واجب ده، هغوی خشاک را جمع کو، پې اور ورته ورته کړئ، هغوی ورته اور ورته کو. دی ورته بیا وایي تاسو خو نبي علیه السلام ویلو که نه چې د امیر خبره خو به منئ به او تابعداري به کوئ. او زه درته حکم کوم چې شا به ور داخل شئ ورته دې اور ته. صحابو یو بل ته وکتل چې دا دې لا څه وي. د صحابو خپلو کې وایي چې مونږ خو نبی علیه السلام باندې ایمان د دې لپاره راوړی چې مونږ د اور نه ځان بچ کول غواړو، د شرک نه د کفر نه خو چې مونږ توبه وباسئ، خو د دې وجې نه که چې ځان د اور نه بچ کړو مونږ د آخرت کې په دنیا کې مونږ ورته ځان داخل وباسو، هغې مونږ د دې خبره باندې حکم عمل نه کړو. خیر امیر بیا حکم وکړو چې اور مړ کې. بیا چې کله دا لښکر واپس راغی، کارګزاري مستقل سنت عمل دی. نبی علیہ السلام با د صحابو نه بیا کارګزاري اوروله، سفر څنګه شو، امیر څنګه و، ماموران څنګه و، امیر زیاتې کړی دی او که نه، مامورانو خلاف ورزي کړی دی او که نه، عجیب و غریب واقعات مخې ته راغلي دي، نا کارګزاري و ټولو اوروله. نو دا خبره پکې نبی علیہ السلام ته وشوه. نبی علیہ السلام وی که چېرې دې اور ته ورغلي وی نو ورغلي به بیا به ترې نه وی راوتي. څه مطلب؟ دا به د جهنم اور ته بیا تاسو ورتلی به، ځکه چې د امیر تابعداري ټیک ته واجب ده، خو په ناجایز خبرو کې نه. د الله تعالی د حکم نه خلاف یو خبره یو امیر تاسو ته وکړي، هغې کې به د امیر اتباع نه کوئ بیا، ځکه چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې په یو خبره کې د خالق نافرمانی کیږي، په هغې کې به د مخلوق تابعداري بیا نه کوي. پلار به د زوی خبره نه مني، ښځه به د خاوند خبره بیا نه مني، او دارنګې مامور به د امیر خبره نه مني، رعایا به د حاکم خبره بیا نه مني، چې په هغې کې د الله تعالی نافرمانی کیږي. د الله نافرمانی چې د بیا خو وړومبی حق د الله تعالی دی، چې د الله تعالی نافرمانی پکې کیږي، بیا داسې امیر او داسې مشر دا خبره بیا نه مني او نه پې عمل کوي. نو ایمان دا تقاضا کوي چې انسان د خپل مشر خبره ومني، ځکه آمنو وي اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی. لومړنی حق د الله تعالی دی، د الله تابعداري به کوې، په هر حال کې به کوې. چې کله تا کې عقل شته او حوس او حواس در کې شته دی، عقل در کې شته، لیوانی نی، مجنون نی، نو پتا دا خبره لازم ده چې عمل به کوې. او هوش او حواس ته قایم دي، بے هوش شوی نی او معشوم نی، نو بیا تا دا خبره واجب ده چې د الله تعالی تابعداري به کوې، د الله تعالی د وحدانیت اقرار به کوې، د توحید اقرار به کوې. مسله دا ده که یو سړی د غر په سر باندې پیدا شو او یوازې لوی شو او دله یو انسان خواله لانړو، دته هیڅ چا ونه وي چې د کائنات پیدا کوونکی الله تعالی دی. الله تعالی پیغمبران رالیږلي دي، کتابونه رالیږلي دي، معجزات دي، دا دلایل دي، د دې هېڅ پته ورته نشته. مثال دی پیدا شو، مور یې مړه شوه، دی یوازې پاتې شو، لوی شي یوازې، او ده تر مرګه پورې څوک ونه لیدو، انسان یې بل ونه لیدو، او دته د الله تعالی چا تعارف ونه کو. د ده نه به هم سبا قیامت کې دا مطالبه کیږي چې تا د الله تعالی د یووالي اقرار کړی دی او که نه. که دی چې ماله څوک نه دي راغلي، دته به ویلی شي دا دومره لوی نظام چې څومره ښکلی انتظام سر روان دی، په دې کې معمولي رد و بدل نه کیږي، نور هر سهار په خپل ټایم راخیږي او ماښام پرې وځي، او شپه راځي او ورځې په خپل ترتیب سره راځي. تا د دې نه دا عقل او دا نتیجه نه هسته چې د دې کائنات پیدا کوونکي یو ذات شته چې هغه دا چلي، نو کم از کم د دې خبرې اقرار خو تا کولو که نه. ټیک ته شریعت تا ته نه دی راغلی، مونځ او فرایض تا ته نه دي میلاو شوي، نو ټیک ته د هغې مطالبه نشته ستانه، لیکن د الله تعالی د یووالي اقرار دا به ته کوې، د هغه نه به د دې خبرې مطالبه کېږي. اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی، و اطیعوا الرسول،
او تابعداري وکړئ د پیغمبرو. د پیغمبر د تابعداري لپاره بیا اطیعوا وي، او قرآن کریم صرف داونه چې اطیعوا الله والرسول، د الله تابعداري وکړئ او د پیغمبر تابعداري وکړئ. اشاره دې طرف ته ده د الله اطاعت ځان له مستقل دی او د پیغمبر اطاعت ځان له مستقل دی. پیغمبر مستقل اطاعت لري، دا تابعداري بکې، دا تبعا نه مستقلا دی. واطیعوا الرسول، بل د پیغمبر د شان د ظاهرولو دپاره اطیعوا الرسول مستقل ذکر کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت تے وی داسې چرې منشي یو هغه وخت کې داسې یو فضا جوړه شوې وه چې ګنې بس قرآن کافي دی او قرآن کې بس هر څه شته، فرایض او واجبات هر څه قرآن کې شته، مطلب د پیغمبر تعلیماتو ته ضرورت نشته دی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی هغه سائل ته وی آیا په قرآن کې دا خبره شته چې مونځ خو فرض دی، خو کم مونځ کم ټیم فرض دی او 100 رکعاته فرض دی؟ په قرآن کریم کې خو د مونځ ذکر دی، سحر 100 رکعاته، ماسپښین 100 رکعاته، مازدیګر 100 رکعاته، ماښام او ماسپښین دا ذکر او قرآن کې نشته. حج فرض دی، د حج تفصیلات قرآن کې نشته. زکات فرض دی، په کم مال کې څومره فرض، دا په قرآن کې نشته. دا خبرې چا بیان کړي؟ پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي. نو د پیغمبر د احادیثو نه استغنا نشته. یو سړی دا نه وي چې بس قرآن زمونږ دپاره کافي دی، صرف قرآن نه، قرآن سره د نبی علیه السلام تعلیمات او ارشادات هم دا به سره لازم وي، ځکه احادیث د قرآن تشریح ده او بیان دی. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، موږ تا ته قرآن نازل کړی دی د پاره دی چې ته خلکو ته بیان وکړې. د نبی علیہ السلام دا ارشادات چیرې دا د قرآن تشریح وضاحت دی، او قرآن بغیر د نبی علیہ السلام د تعلیماتو نه او د ارشاداتو نه هیڅ یو انسان په دې نشي پوهېدی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ هم دقه جواب ورکړو چې ګوره دا نبی علیہ السلام دې تفصیلات بیان کړي دي او هغه موږ امت ته منتقل کړي دي. نو د پیغمبر د ارشاداتو نه، تعلیماتو نه، د سنتو نه استغنا چرې نشي کېدی چې یو سړی وي صرف ګنې قرآن کافي دی. ځکه یې اطیعوا الرسول، او د پیغمبر هم تابعداري وکړئ مستقلا. او درېیم اولی الامر، اولو معنی کېږي خاوندان او صاحبانو، امر معنی کېږي حکم. و اولی الامر او خاوندان د حکم، منکم دستاسو نه، منکم یو وي چې هغه مسلمانی او مؤمن وي. ستاسو کې چې کوم مؤمنان مسلمانان صاحب امر دي، د حکم اختیار لري، نو د هغې تابعداري مو کوئ. خو دې سره ځان له اطیعو نه وي چې و اطیعو اولی الامر منکم، او تابعداري وکړئ د خاوندانو د حکم د ستاسو نه، ځکه د هغې تابعداري د پیغمبر د تابعدارۍ په شان واجب نه ده او نه د الله تعالی د تابعدارۍ په شان واجب ده. نو ځکه یې و اطیعو ورسره ځان له ونه وي. و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د صاحبانو د حکم منکم د ستاسو نه. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د اولی الامر معنا کې هغه وی چې دا امراء المسلمین، د مسلمانانو چې کوم حاکمان دي، امیران دي، حاکم دی، قاضي دی، خلیفه دی، هغه سره د حکم اختیار دی، آرډر کولی شي هغه، وی د هغه تابعداري په تاسو باندې ده، د هغه هم تابعداري وکړئ. او ابن عباس رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمه الله، دا حضرات وی چې د اولی الامر نه مرادو اهل العلم دي، علماء د شرع دي، د شریعت چې کوم علما دي اهل علم، د هغې د احکاماتو تابعداري وکړئ. ای چې تاسو ته یو مسله بیان کړي، د شریعت او حکم بیان کړي، نو په خلکو باندې اورېدل او د هغې تابعداري کول دا واجب دي. کچره فرض کا د ابو هریره رضی الله عنه قول والو، او د آیت د ظاهر نم دا معلومیږي چې اولی الامر نه مراد امراء المسلمین دي، د مسلمانانو بادشاهان او حاکمان او خلیفه دی، خلیفه وقت او بادشاهي وقت دی. نو بیا مطلب دا دی چې چونکې دا بادشاہ په خپله د الله او د الله د رسول تابعداري کوي او د دې دغه په اتباع کې روان دی او د انصاف پسند دی،
نو لهدا په خلکو باندې دغه بادشاه دغه خلیفہ او دغه قاضي تابعداري کول واجب دي ځکه په خپل د الله تعالی تابعداري کې او د پیغمبر تابعداري کې او انصاف پسندوم دي هغه چې د کمی خبري حکم کې نه آی کې دا خود غرضی نشته او نه سبل صاحب مقصود د خلکو اصلاح دا مقصود د خلکو فایده ده د رعایا په مصلحت کې هغه خبره کې قانون پاس کی او یو آرډیننس پاس کی او یو حکم جاری کی نو په خلکو باندې دغه حکم منل او پوره کول دا ضروری او واجب دي او اول الامر منکم او الله دې کچره فرقه بادشاہ وقت په خپل عاصی دی نافرمانه دی خپل شرط نه پوره کی هغه د الله تعالی نافرمانه او د پیغمبر نافرمانه دی او انصاف پسند نه دی بیا مسله دارا کله جایز خبره تاسو ته حکم کوي نو معنی او کله غلطی خبره حکم کوي د ناجایز خبره چې د پیغمبر خلاف ورزي وي د الله تعالی خلاف ورزي وي نو په خلکو باندې داغه منل واجب نه دي بلکې خلک به نه مني کچره منی عمل پکې نو ګناګاری کی با ها کچره مجبوری شي چې ستاسو د جان د تو خطر ده پکې نو بیا ټیک تا که ظاهرا انقیاد کې تابعداري کې نو ټیک تا لیکن دړنه ما خبره ته د کراهت او د نفرت په نظر باندې ګوري ناشنا حالات په خلکو باندې راشي ابو سعید خدری رضی الله عنه ناشنا دور لیدل دي هغه زمانه کې د بنو امیہ بادشاہانو او هغه خالص دنیادار ګرځیدلی وو او د جمعې د امون به د مازیګر په وخت کې کولو د جمعې دونه اوږده خطبه به ورکوله پای کې به دا د خپل مشرانو مناقب بیانولو د خپل بادشاہانو او وزیرانو به دا کار کوبه او خبر به دونه اوږده کړ چې د مازیګر ټیم به داخل شو جمعې مونځ به د مازیګر په ټیم کې به کو او دا انس بن مالک رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنه دی علمانی سب کې ناستو دیو جماعت ته مهارت للوا کنه راتل نو بیا گرفتار کول او بیا په سزاګانې ول ورکولې نو دی حضرات وکور کې ځان منځ کو د ماسپهینو ځکه چې مجبوری و ځان به پټیم باندې ماسپهین منځ کورو کو او بیا برالو منی سب کې بناستو او دی ظالمان بلګیاو چې سبب وینو هغه به وي او بیا به دې سره په ظاهر کې منځ کو به دې کله ماسپهین مکو کله مازیګر به کو لیکن ځان به منځ کور کې کړو خو لیکن اختلاف نه پیدا کو شر او فساد نه پیدا کو ځکه چې اسلام شر او فساد دا بالکل نه خوخي لکه دې خبرې سمه چې ته دا جایز نه دي دا غلط دي او یو شر او فساد پیدا شي او د مسلمانانو خون خرابه وشي الا غیبه کې دا کارو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې ته د بادشاہ وقت خلاف به الا غیر او چتیږي چې تا کې دونه طاقت یي چې ته د شر په ځای امن بیا راوستي شي چې هغه لرکول شي او په دې کې خون خرابو نشي او امن او امان قائمول شي نو بیا الا غیو کا کنه شي کول بیا په آرام کې نه چې تاسو نه کوشش ته عمر کوه او اول الامر منکم او خواندانو د حکم منکم دستاسو نه او یا د بل معنا به کو چې مراد نه اهل علم دیو د شریعت چې کوم علما داغي تابعداري وکي هغه یو فتوا ورکړه د شریعت پر اړه کې یو مسلې بیان کړه نو په خلکو باندې داغي منل هغه ضروری دی لازم دی داغي مذاق باندې کې داغي استهزاء باندې کې توهین باندې کې سپک به نه غني فین تنازعتم پس کچره تاسو اختلافو کې په خپلو کې فی شین په یو سیز کې یو مسله دا سره چاهي کې واضح حکم نو موجود شریعتو داسې مسائل راتلی شي چې هغه مسله په قرآن کې واضح نشته او یا په حدیثو کې واضح نشته نو بیا به داسې مسلې سره وسکو مونږه نه چې کوم د شریعت چې کوم ایکسپرټ خلق دی کوم لوی محققین علما دي دا مسله به ته مخامخ کې هغې به غور و خوض وکړي په یو مسله باندې خپل علم په رڼا کې به وګوري د قرآن او د حدیث په رڼا کې مختلف دماغ به یوځای شي هر پهلو به وګوري هغې به د هغې حل وباسي د قرآن او د حدیث په رڼا کې امت به د هغې فتوا ورکړي چې دا ردې حل دی نو په خلکو باندې بیا د هغې منل بیا لازم دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 1000 شاگردانو بهترین امامانو پای کې بیا 40 کسان منتخب کړي وو چې هغه 40 بیا پای باندې چا نقطه نشو چتولې خبره نشو کولی او چې یو مسله براله
امام سے بناستو 40 شاگردان بناستو مسله باندې تفصیل شروع شو ار یو خپل دلایل پیش کول با یو مسله راغلی و او 3 ورځې پای باندې دی امامان لګیاو چې کوم علوم بدی هغه ټیم کې پیش کړي وي الله اکبر او ټول خلق په انتظار او کوفی خلقو چې په مسلې باندې 41 بهترین علما بهترین دماغ ولا ایکسپرت خلق ناشته او 3 ورځې بعد الله اکبر आवाज اوچت شو نو د پورا کوفی خلکو ته پته ولګیدا چې دا مسلې حل وروته دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ چې موږ وایو کنه دا په خوب کې دا مسلې نه دی روباسلې چې خوب ولیدو او لګیاو دا داسې بهترین خلکو دغه ځان له دماغ خرج کړي دي بیا د امت حل وباسلې دا فکر وجود تراغلی دا نو دیوید بیا ایته واپس کا دغه شان بهترین خلکو ته ایبه د مسلې حل وباسي فین تنازعتم پس کچرتا سو اختلافو کې پخپلو کې تنازع جګړې ته وي تنازع د نزع نه دی نزع کینچ لینا ته وي راکاګلو ته وي په دې جګړه کې ار یو خبر ځان ته راکاږي جګړه شروع د خپلو کې یو زما دا ټیک تا بلی زما دا ټیک تا بلی زما دا ټیک تا نو ټیک څه دي نو بیا را دي چې کوم ماهرین دي هغه ته دا خبر وړاندې کا چې هغه کوم خبره حل وباسي تک بټی کې بیا فیشین په یو سیز کې فردوه پس تاسو واپس کې دی لرا ال الله الله تعالی تا الله ته څنګه واپس کو د الله کتاب ته واپس کې د الله کتاب موجود ہے تر قیامت پورې وي ور رسول پیغمبر تا چې پیغمبر ژوندۍ د پیغمبر نه تاسو کې به تحل وباسي او چې پیغمبر دی وخت نشته دی د پیغمبر تعلیمات موجود دي احادیث موجود دي آی کې وګورئ ان کنتم کچر تاسو تؤمنون بالله تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرځ رستنه باندې او چونکه د خلکو د الله په قیامت پرځ باندې ایمان دی او د مسلې حل هم پکار دی نو خامها بدی دا مسله اهل علم تولاندې کیبا او اهل علم بیا په اتفاق سره دای حل بروباسي او چې کوم متفقات حل وروته دای تابعداري په نور خلکو باندې بیا لازم ده او بیا ضروری ده ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر ذالک دا کار سره 3 خبرې د الله تابعداري کول د پیغمبر تابعداري کول د صاحبانو د حکم تابعداري کول او که په یو مسله کې اختلاف راشي دا مسله الله او د الله رسول ته مخامخ کولو دا کارونه چې خیر ډیر بهتر دی د سنه د جګړو کولونه د اختلاف کولونه په خواهش پرسته پسې د تونه خبردارا چې جګړه م پیدا کوي اختلاف م پیدا کوي اسلام اختلاف نه ډیر زیات ځان ساتي چې اختلاف نه همیشه او جګړو نه خاص کو ځان ساتي عثمان رضی الله تعالی عنہ به د حج په موقع باندې په عرفات کې او په مزدلفه کې به 3 رکعات مونږ کو د ماسپهین مونږ په عرفات کې 3 رکعات کو او د مازیګر مونږ 3 رکعات کولو او د ماستن مونږ په مزدلفه کې 3 رکعات کول نبی علیہ السلام په خپل چې حج کړي 2 رکعات کړي دي د ماسپهین او د مازیګر او د ماستنو ځکه سفر کې او بکر صدیق رضی الله عنهم 2 رکعات کړي عمر فاروق رضی الله عنهم 2 رکعات کړي عثمان رضی الله عنه د خپل خلافت چې کوم منیش پک کالو د دبم 2 رکعات کولو خوشپک کال بعد بیا د 3 رکعات شروع کړو یو حجو پای کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ موجود ابن مسعود لوی مشهور فقيه صحابي دی د خلکو ته مسله بیان کړه ودا عثمان رضی الله عنه چې سکین دادی کوئی غلط کی دادی ټیک نه کی دلته کې نبی علیہ السلام 2 رکعات کړي دی او بکر هم 2 رکعات کړي دی عمر هم 2 رکعات کړي او دم 2 رکعات کول خو چې اوس ضرور شروع کې دا کار خلل کړي چې ورپسې د مونږ ټایم شو او عثمان رضی الله عنه ته ورمخ کې شو نو ابن مسعود رضی الله عنه ورپسې مدریدو او دور پسې 3 رکعات وکړو نو د مانځنه بعد خلکو د ابن مسعود رضی الله عنه تاسو کو
چې تا هلک سات مخکې مونږ ته مسله بیان کړه چې 2 رکعاته به کې 4 به نه کې او نبی علیہ السلام 2 رکعاته کړي دي نو تا ولې د پسې 4 رکعاته وکړو نه یو ناشنا جواب ورکو بی الخلاف شر اختلاف دا شر د دانې پیدا کول پکارو مسله ما دغه بیان کړ چې مسله دک ده اوس کده دان 2 رکعاته کوم نو بیا دان یو جماعت جوړو ما سخلق به ما پسې سبا هغه پسې شي اختلاف به پیدا شي او اختلاف نه اسلام هغه ځان ساتي دا بن پیدا کو بیا عثمان رحمه 2 رکعاته کو نه تعویل کو اصل کې هغه بیا مکه مکرمه کې خوا کې وعده کړو نو دې براغه یو میاش بیل ته 13 کړه بیا براغه مکی مکرمه ته انته به ځکه 4 رکعاته کو دې یوستل ته کې مقیم یما زه مسافر نیم ځکه 4 رکعاته کوم ذالک خیرن دا کا ډیر بهتر دی د دنیا په اعتبار سره ډیر بهتر دار چې اختلاف پیدا نشي او احسن تعویلا او ډیر خده په اعتبار د انجام سره ان د آخرت په اعتبار سره ساسړونو کې بس خیره پیدا نشي او بلتا نفرت بنه پیدا کیږي خبر به خوش اسلوبه سره حل شي با امن او امان بوي تاسو به بادشاہ سره لکه سره نه ساتي بادشاہ به تاسو نه ساتي او خپل معاشره به قائم شي اے کسانو چې ایمان وروړي دي تابعداریو کې د الله تعالی او تابعداریو کې د پیغمبر او د خاوندانو د حکم دستا سونه پس کچره تاسو جګړو کې خپلو کې پس تاسو اختلافو کې خپلو کې په اوسیز کې پس واپس کې دل الله تعالی او د الله رسول ته کچره تاسو ایمان لرئ په الله تعالی فرض رستنه باندې دا کار ډیر بهتر دی او ډیر خره په اعتبار د انجام سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى آیتا ندی کتلی الى الذین آکسانو تا یزعمون چی دی گمان کوي انهم آمنو چی بیشک دی ایمان روڑ دے بما پہاسو انزل الیکا چی نازل کلی شوری تا تا وما انزل او پہاسو چی نازل کلی شوی دی من قبل کا مخکستانا یریدون دی اراده لري اند دی خبره یتحاکمو چې دی فیصله وسی الی الطاغوت شیطان تا وقد امروا حال دا دی چې یقینا دی ته حکم کړی شوی دی اند دی خبره یکفروا به چې دی انکارو کی پاسرا ویرید الشیطان او اراده لري شیطان اند دی خبری یدلهم چی بیلاری کی دی لرا دلالا بعیدا بیلاری کی دو لری سرا آیت مبارکہ کے مذمت بیانی دا خلقو چاگی دا اللہ تعالی و دا اللہ پر رسول فیصلہ باندے نرازی کی گی او دائی مقابلہ کے شیطانو او د گمراه خلکو په فیصلو باندې خوشحاليږي او راضي کیږي مخکې آیت کې ویل شو چې کستاسو په یو مسله کې اختلاف پیدا شي جګړه پیدا شي نو د هغه الله تعالی او د الله رسول ته واپس کې او د الله او د الله رسول چې دای کم حل رو باسي نو پای باندې عمل وکړي دا د دنیا په اعتبار سره بهتر دی او د آخرت په اعتبار سره بهتر وو اوس په دې آیت کې بیان کی چې څه خلک داسې لري چې ځان ته په خوله باندې مؤمنان وي اگر چېړه کې ایمان نشته خو په خوله باندې ایمان ظاهري او بیا چې ردی منځ کې مسله راشي مقدمه راشي جګړه راشي او یو نزاع پیدا شي نو په کار خداره د ایمان تقاضا خداره چې ردی حل د الله او د الله رسول داغي مطابق تلاش کې نو دی الټا شیطان طرف ته او د شیطان خلقو طرف ته ځي ځکه خواهش پرستی کې نفس دعا غواړي چې د الله او د رسول مقابله کې شیطان ته لړ شي چې من چاهي فیصله مونږ ته میلو شي
د قرآن کریم مذمت بیانی د خلکو. آیت مبارکه په یو خاص موقع باندې نازل شو. شان نزول یې مختلف واقعات دي. یو واقعه دا ده چې مدینه منوره کې یو منافق او د هغه نوم بشر و کټر منافق او په خوله باندې به ایمان ظاهرو به او دی اصلا یهودي و خو بیا کلمه ویلې وه نو مسلمان ښکاره کېدو. او بل خوا یو کټر یهودي و. د دې یهودي او د دې منافق منځ کې په مسله باندې جګړه پیدا شوه، اختلاف پیدا شو. د فیصلې دپاره د منافق وی چې راځي چې فیصله په کعب بن اشرف باندې وکړو. کعب بن اشرف یو یهودي سردارو او دنیا پرستو، رشوتونه به یې اخیستلو او د رشوتونو په بنیاد باندې به د خلکو منځ کې فیصلې کولې. نو چونکې دا منافق په ناحقه باندې و، نو دا سوچ وکړو چې فیصله په کعب بن اشرف باندې وکړو، نو هغه به زه رشوت ورکړم، هغه به زما په حق کې فیصله وکړي. هغه یهودي چې د نه په حق باندې و، هغه وی نه فیصله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کو. دغه یهودیم دا خیال و چې ټیک ته زما او د نبی علیه السلام مذهب جدا جدا دی، زه هغه نه منم، لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام په فیصلې کولو کې دې ته نه ګوري چې دا زما د ډلې سړی دی او که زما مخالف دی، هغه د حق مطابق فیصله کړي. او مخکې هم داسې واقعات مخې ته راغلو چې نبی علیه السلام د چا طرفداري او د چا د رشتې یا د خپل مذهب خیال نه ساتلی چې دا زما د مذهب دی یا زما پیروکار دی، نو نشي د په حق کې فیصله وکړه. نه خو بیا حق ته ګوري، حق چې د چا کېږي نو که خپل وي او که بیا پردي وي، دا مطابق فیصله کړي. نو یهودي په دې بنیاد باندې چې نه فیصله په نبی علیه السلام باندې کو، خو دا منافق نه تیارېدو. لکه ده ته خو پته وه چې زه په ناحقه باندې به نبی علیه الصلاۃ والسلام خو فیصله چې کي نو د یهودي په حق کې به کي. ممکن ده چې د یهودي د منافق ته پیغور هم ورکړي چې ته څنګه ځان ته مسلمان وې چې ته په خپل پیغمبر باندې فیصله نه کوې. نو دی بیا په غیرت کې راوستې او دی راغلی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نبی علیہ السلام د فریقینو بیانات اوریدلی دي، څنګه چې طریقې کار دی، د یو بیان به اوري، د بل بیان به اوري، بیا به تر بیاناتو دا خبره معلوم کی چې دې کې مدعی څوک دی او مدعی علیه څوک دی. په یو مقدمه کې په یو فیصله کې ګران کار مدعی او مدعی علیه معلومول دي. بچ مدعی دی معلوم کو چې دا مدعی دی او دا مدعی، بس فیصله بیا آسانه ده. دا غلطی چې عام طور کېږي د انسان نه په دې کې وشي چې دی مدعی او مدعی علیه تعیین نشي کولی. عام طور خلک دا وی چې کم انسان مخکې خبر وکړه به دا مدعی دی او کم انسان چې وروسته به دا نه، داسې نه ده. دا د بیاناتو نه به ته معلومې چې دا مدعی دی او که دا مدعی علیه دی. چې مدعی دی معلوم کو او دغه بیان دی اورو، ورته شابه ګواهان پیش کوه. او مدعی علیه ته وایي چې دا مدعی چې صحیح دا ته مني، اول به د مدعی علیه نه مطالبه وکړي چې دا مدعی دا دعوه کې پتا باندې ته دا تسلیمې منی دا خبره، هغه وی زه نه منم. نو ته مدعی ته چې خپله دعوه مبرهن کا، یعنې دا شابه مضبوطه کا. نو مضبوطیږي به دا په ګواهانو سره. نو مدعی ته دوه ګواهان پیش کا. نو که سره ګواهان موجود او ګواهانو ګواهي وکړه، نو د مدعی په حق کې فیصله وکړه. که مدعی سره ګواهان نشته یا شته سره لیکن کم دي، ان د ګواهۍ چې کوم شرایط یې پکې نشته، نو بیا به ته مدعی علیه ته وایي چې شابه ته قسم وکړه. خو د مدعی علیه نه به قسم مطالبه مدعی به کړي. مدعی به وایي چې باید مدعی علیه د قسم وکړي. چې مدعی علیه قسم وکړو نو د مدعی علیه په حق کې به فیصله وکړي. که دا قسم یې په رښتیا کړی دی او که په دروغ یې کړی دی، د مدعی علیه په حق کې به فیصله وشي. او که مدعی علیه د قسم نه انکار وکړو چې زه خو قسم نه کوم، نو چې هغه د قسم نه انکار کړي، دې مطلب دا چې مدعی علیه د مدعی خبره ومنله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدعی او مدعی علیه بیانات اوریدلو او فیصله ظاهره وا. نبی علیہ السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه. چې دلته نه وروتل، نو دا منافق چې
دی په دې فیصله باندې خوشاله او راضي نشو دوی نه دا صحیح نه راشوي. نو امام ابن عاشور وی چې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لرالو او هغه ته خپل مقدمه وړاندې کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د يهودي په حق کې فیصله وکړه چې د علتن وروتلو نو دا منافق نه وی راځي چې عمر رضی الله عنه لزو او دا خیال دا چې عمر رضی الله عنه د يهودو او د کافرانو ډیر سخت مخالف دی او دا په ظاهر کې مسلمان ما چې موږ څنګه ورشو بس او ګوري چې لکه مسلمان ما دا يهودي دی نو بس هغه ما د اسلام خاطر وکړه ما په حق کې فیصله وکړي او دا دو يهودي هغه يهوديت ته وګوري به د خلاف فیصله وکړي. يهودي په دې خبره تیار شو چې ټیک ته عمر رضی الله عنه سخت دی لیکن دا چاو په حق باندې فیصله کې په حق باندې سخت په نه حق باندې خو نه دیرال عمر رضی الله تعالی عنہ لا عمر رضی الله عنه د کور وروته دیوته بیانات اورولو چې دا بیانات دي خو د يهودي دا و چې حضرت ستانه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون بیانات اوریدلې دي او د ما په حق کې فیصله کړې ده او دا منافق دی اسې نسبريږي تعالی راغی. عمر رضی الله عنه د منافق نه د بشر نه تاسو کو چې آیا دا يهودي صحیح وایي او بالکل دا خو صحیح وي. هغه ته صبر وکړه زرا اعظم کور تلاړو دنه تور راوغستا او بار راغی او راتلو سره د دې بشر منافق نه سر قلم کو تر دې چې دی په غزه باندې یخ شو او بیا دا فرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ چې من لم يرضى لمن بقضاء الله وقضاء رسوله وهكذا اقضي زخه هم دغه شان فیصله بیا کومنو چې کم سړی د الله او د الله رسول په فیصله باندې خوشاله او راضي نه دینه بعد خدای عمر فیصله بیا دک کړه بیا چې د دې بشر منافق کم وارثان او ای خبر شو اغیرالو مسله ډیره په زور او شور سره نبی اسلام مه ته پیش کړه چې دا عمر زیاتی او کو د زبردستی وکړه دا جلبازی وکړه زمونږ سړی منافق خو نو هغه په یو صلح په بنیاد باندې راغلو عمر رضی الله عنه لا چیرې داسې منظومانه خبره وشي چیرې نه خلک یې سیخ وسوځي او نه کباب وسوځي او دا خو مقصد دا او دا تعویلات پیش کولو چیرې دا موږ سړی سم منافق ورنو خدا عمر زیاتی وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله عنه راغوښتم او داغه استفسار مکو چیرې تا داسې ولې وکړو او چې بس چې د الله او د الله رسول نه بعد خدغه فیصله بیا دنو چې سړی د الله او د الله رسول په فیصله باندې نه راضي کیږي نور بس کې د سره الله جل شانه په دې موقع د آیت مبارکه نازل کړو او جبريل علیہ السلام داوی چې ان عمر رضی الله عنه فرق بین الحق والباطل عمر رضی الله عنه د حق او د باطل منځ کې فیصله وکړه. دا د دو شخصیاتو فیصله نه ده دا د يهودي او د منافق فیصله نه ده د حق او د باطل منځ کې فیصله ده. ندی وجنا عمر رضی الله عنه ته فاروق وایي تفسیر کبیر وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ عنہ ته انت الفاروق تفاروق فاروق د مبالغی صيغه ده ډیر زیات د حق او د باطل منځ کې فرق کوونکې فاروق او فاعول وزن ده ډیر زیات د حق او د باطل منځ کې فرق او فیصله کوونکې. دینه بعد عمر رضی اللہ عنہ په فاروق اعظم باندې مشهور شو او مسله رفع دفع شو. دې کې دا اشکال پیدا کیږي چې دا عمر رضی الله عنه قانون په خپل لاس کې واغستو ظاهر خبر چې د مقدمه مثال په تور باندې رااله او ټیک ته يهودي وای چې د موږ کې نبی اسلام فیصله کړی دا نو دغه په کار دا چې دی نبی اسلام له بوتلې وي ځکه قاضي خو نبی اسلام دی خلیفہ حاکم نبی اسلام دی نو نبی اسلام ته ویلو چې دا هو ستاسو د فیصلې نه بعد دی مال رالو او دا مال راتل گویا کې دا سر استا فیصله ریجکټ کول دي او داینه بغاوت او انکار دي او په دې سره دا منافق کافر شو نو تاسو حکم جاری کړئ چې دا در سر قلم کما لیکن عمر رضی الله عنه داسې ونکړو او په خپل چې کوم دینو څوکړه فیصله وکړو دا منافق نه سر قلم کو
نو د واقع نه خو دا معلومیږي چې دا خو یو قسم عمر رضی الله عنه په خپله فیصله وکړه او گویا کې قانون یې په خپل لاس کې واغسته او حکم یې جاري کو. جواب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی قاضي و، خلیفه هم دی، قاضي هم دی، پیغمبر هم دی. عمر رضی الله عنه نگران قاضي و د مدینې منورې، لاندې فیصلې عمر رضی الله عنه به هم کولې. دویم دا چې عمر رضی الله عنه جلاد و، سزا به هم عمر رضی الله عنه ورکوله چې چا باره کې بس فیصله وشوه. نو عمر رضی الله عنه هم باقاعده د های کورټ د جج حیثیت لري، دا نه چې ګنې هغه یو عام انسان دی، نه قانون په خپل لاس کې نه دی اغستی، هغه هم جج دی، د های کورټ جج دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ټیک ته سپریم چې کوم دی نو دی، لیکن لاندې عمر رضی الله عنه هم څه معمولي عام انسان نه دی، نه قانون په خپل لاس کې اغستی دی او نه د قانون نه خلاف کار یې کړی دی. عمر رضی الله عنه بیانات اورېدلو او چې کله خبره پوه به دا خو دی په نور ارادو باندې راغلی دی، بس فیصله هم دکه بیا په کار وه. ځکه دا منافق که فرض کدی مسلمان و، مسلمان خو نه و که فرض کو نو دی مرتد شو، ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فیصلې نه بعد په دې کې بیا شک کولو، رد کولو او دا نه منلو، دا خو بالکل بغاوت دی او دا مرتد شوی دی په دې سره، او د مرتد سزا بیا هم دکه. بل عمر رضی الله عنه جلبازي نه راکړی، خو د هغه نه تپوس کړی دی دا یهودي ټیک وایي. نو منافق په خپله وایي چې آو زمونږ فیصله نبی علیه السلام کړی که زه نه منم، دا هم خپله هغه اقرار وکړو. دې کې جلبازي کوم ځای کې شوې ده او دې کې زورورتیا کوم ځای کې شوې ده، همدغه فیصله وه. او بیا چې وحی دای تایید وکړو، جبریل علیه السلام راغی، آیتونه په دې موقع باندې رالو، دا ټولې خبرې مطلب د الله له طرف نه هم دقه فیصله وه چې د دې منافق سر قلمول پکار دي چې آینده داسې څوک جرأت ونه کړي چې پیغمبر د چا باره کې فیصله وکړي او ته نه بله فیصله، بیا بله فیصله خو د شیطان فیصله ده نو، او د شیطان د خلکو هم دقه سزا ده. دویمه واقعه دا ده، روح المانی هم لیکلی ده او ابن عاشور هم لیکلی ده. مدینه منوره کې د یهودو دوه قبیلې وي، یو قبیله قریظه وه، بنو قریظه، او دویمه قبیله بنو النذیر وه. جاهلیت کې دا بنو النذیر ډیر زیات و، د دې تعداد سیوا و. جاهلیت کې دا یو قانون و چې د چا نفری به سیوا وه، افرادي قوت به چې د چا سیوا و دا به طاقتور به و. نو دا بنو النذیر افرادي قوت د دې ډیرو، او دا بنو قریظه دی په افرادي قوت کې کم و، تعداد د دې کم و. نو هغه زمانه کې خو دغه قانونونو جنگل کا قانون هم دی ته وي، دی دا قانون خپلو کې جوړ کړو چې که د بنو النذیر سړی رو لګي او د بنو قریظه سړی قتل کی، نو چونکې مونږ ډیر یو تاسو لګي نه، تاسو مونږ یو برابر نه یو، نو زمونږ د قاتل نه به قصاص نه اخیستل کېږي، مونږ به تاسو له دیت درکو، او دیت کې به دی له به 60 وسق کجورې به ورکولې، یو وسق کې 60 ساغی، او د 60 وسق نه 288 من کجورې جوړېږي. وی تاسو موږ 288 من کجورې درکو. خو که د بنو قریظه یو سړی رو لګي او د بنو النذیر سړی قتل کو، نو گویا کې پیریانو کرے غونډې وشتري. اوس به د بنو قریظه دا سړی بم قتل کیږي، دا قاتل بم قتل کیږي، او دی با بنو قریظه به بنو النذیر ته 100 وسق کجوري به سره ورکی با، نو قاتل بم قتلو با، او دا مقتول په بدله کې به 100 وسق، او د 100 وسق نه 480 من کجوري جوړیږي. گویا کې ډبل دیت شو، نو دیت بم ورکې ډبل او قاتل بم قتلیږي با. دغه زمانه دغه قانون عمل پر روانو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وروړو، د بنو قریظه څخه کسان مسلمانان شو او د بنو النذیر هم څخه کسان مسلمانان شو، په دې کې څه منافقان وو. او بیا د بنو النذیر یو سړی رو لګېدو، د بنو قریظه یو سړی قتل کو. بیا چې د قصاص مسله شوه، بنو قریظه وایي چې موږ قصاص اخلو، ځکه اسلام و د قصاص چې د حکم راوستلی چې ان النفس بالنفس، نفس به د نفس بدله کې به قتلیږي به، یعنې موږ تاسو دې وخت یو برابر یو. بنو النذیر ورته وایي چې نه،
د پخوان زمونږ دا قانون را روان دی چې تاسو لمونږ 60 وسق کجوري به درکو. بنو قریظه ته هغه ورځې لاړې چې بابا کره به لاړې. هغه د جاهلیت د زمانې خبرې وې چې مونږ لږو تاسو ډېر وې او تاسو مونږ له 60 وسق راکولو او زمونږ له 100 وسق اخیستو سړی به هم قتلو. اوس به خبره برابري. جګړه پیدا شوه. نو دوی راځي چې فیصله وکړو. نو بنو نذیر وایي چې فیصله په مدینه منوره کې یو کاهن و، د هغه نوم ابو برده او اسلم قبیلې ته منسوب کېدو. ابو برده یو صحابي دی، دا هغه نه دی مراد، ابو برده صحابي نه، دا ابو برده یو کاهن و. وی هغه له به دا فیصله وسو او بنو قریظه وی چې نه ځان ته مسلمانان وي او فیصلې په کاهن باندې کوي، فیصلې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کو. او بیا د اختلاف پیدا شو. په دا موقع د آیت مبارکه نازل شو. علم ترى تانه دي کتلی خبره په تعجب په انداز کې شروع شو چې څونه عجیبه خبره ده. څه خلک داسې مشته چې ځان ته مسلمانان وي او چې بیا د دې منځ کې مسلې پیدا شي، بیا فیصلې په اسلام باندې او په ایمان باندې نه کې، بیا داسې ځای ګوري چې هلته کې د دې د مرضي مطابق دې ته فیصلې ملو شي. الی الذین کسانو ته یزعمون چې دی ګمان کوي. یزعمون زغم هغه خبرې ته چې دروغي او شکی پکې، یقیني خبرې ته نه وي، ویل کېږي خو ډېر کم. زیات تر یزعمون هغه خبرې ته وایي چې دروغ بې بنیاده وي. زعوم هغه بیزی ته وایي، زعوم چې آی کې دننه واز ګشته او که نشته نو پته یې نه لګي. نو آی ته زعوم بیزه وي چې دې کې به دننه وازګه به وي او که به نه وي. نو په بیزې کې دننه وازګه معلومول ګران کار دی. زمیندار په دې خبرو باندې پوهېږي، په نورو حیواناتو کې وازګه معلومول آسان دي خو په بیزه کې پیدا کول ګران دي. نو آی ته زعوم هغه بیزې ته وایي، یعنې آی کې شکی او درو پکې سوایي. یزعمون چې دی ګمان کوي، یعنی په خوله باندې وایي او پړه کې ایمان نشته. او روح المانی معنا کې یزعمون ای یدعون، دی دعوه کې په خوله باندې انهم آمنو چې بشک دی ایمان نوړی دی. په خولې چې شروع شي دا صفای پیش کی چې مونږ مؤمنان یو، مونږ دایو، مونږ دایو، مونږ دایو، او پړه کې ایمان نشته. بما انزل الیک، په هغه سوچ نازل کړی شوی تا طرف ته، یعنې قرآن دی. زموږ په قرآن باندې ایمان دی، د قرآن په تعلیماتو مو ایمان دی. وما انزل من قبلک، او په هغه سوچ نازل کړی شوی مخکې ستانه، په تورات باندې. چونکې دا فریقین مخکې نه یهودو، خدایو بیا مسلمان شوی وو، هم په ظاهره کې مسلمانو. زما په تورات هم ایمان دی او په قرآن هم ایمان دی. خو د دې نه بعد یریدون دی اراده لري ان یتحاکمو، دا چې دی فیصله وسي الی الطاغوت، شیطان طرف ته. یو ها د ایمان داوی کی او بل ها چې فیصلې کې نو فیصلې په شیطان باندې کی. نو د ایمان تقاضا خدا و چې فیصله په ایمان والا باندې وکا. او بیا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل موجود دی، د دین بلوي سعادت صحیح چې ستا فیصله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی او تر پیغمبر علیہ السلام په مقابله کې شیطان خوخه غلظي. دا ستا څنګه په خپل باندې ایمان دی. قران کریم یریدون وای او یتحاکمون نه وای، مطلب دا چې دی ارادم نو پکارو، حالانکه دی خو فیصله کوله په هغه باندې. قرآن وی د ایمان تقاضا خدا چې دی ارادم نه وکړي، دا اراده کولم دا غلط کارو، دا لومړنی سټپ غلط شو. دی له کپړه کې دا خیال پیدا شون فورم چې نه ایمان والا په ایمان والا باندې فیصله کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فیصله کو کعب بن اشرف سوق دی او ابو برده لا سوق دی. یریدون دی اراده لري ان یتحاکمو، دا چې دی فیصله وکي. تحاکم د یو مسلې د فریقین منځ کې فیصله کول او فیصله چاله اورل ته تحاکم وي، یعنی په خپل اورلو. الی الطاغوت، شیطان طرف ته. طاغوت دا مبالغه را، ډیر زیات طغیان ته وي، ډیر زیات سرکشي کولو ته وي. دلته کې مراد نه کعب بن اشرف ته، د کعب بن اشرف ته طاغوت وي. وې دام بالکل وی سر نه تر خپو پورې گمراهی او گمراهی دا طغیان او طغیان دی.
په ظاهر کې انسان دی او نور د سرکشۍ نه ډک دی. طاغوت مخکې تیر شوی ته معنا موږ د شیطان کړې وه. طاغوت شیطان دی. نو د کعب بن اشرف ته طاغوت وي دا په انسانانو کې مجسم شیطان دی. شیطان خو چا لیدلی نه دی، خو کچرې وینې نو دی لړ شی کعب بن اشرف دا یو شیطان دی. په دې عالمانو کې یو عالم دی جاهز، اصل کې خپل نوم دی عثمان بن عمر الجاهز باندې مشهور دی، ډیر مشهور عالم دی. الله اکبر. معتزلی و، د ډیر زیات علم د لاسه گمراه شوی دی. یعنی هر خبره په عقل باندې بیا فی زما عقل لمنی زما عقل دومره علم ول الله تعالی ورکړو. ناشنا ناشنا کتابونه لیکلي دي او د شکل نه داسې و چې یو پیر یو ښځه ول راله او ته زما یو کار دی ما سره زینا وی چرته وی پلانکی زرګر له وی څه کار دی صرف چې لږ هغه تا وویني بس نو زما کار به وشي. دغه چې ته څه مسله به نو دی ورسره لاړو. نو چې دی لاړو هغه ته ورته داسې او ښځه خو روانه شوه. دا محقق عالم دی په سوچ کې خدای دا څه خبره وه، دا کم منطق و چې داسې سره دی مسله حل شوه. در هغه سونار نه تپوس وکړه زرګر نه وي دا څه و. نا زرګر ورته چې دا ښځه راغلې چې ما یو شیطان جوړ کړه. ما وایي چېرې کم از کم څه مثال خو نمونې راټوکړه چې څنګه یې شیطان و. وي دی لفظ راولمه وي ته چې دا د په شان د شیطان یعنې داسې ناشنا شکل و، لیکن علم ول الله تعالی ډېر زیات ورکړو. نو دا قرآن کریم کعب بن اشرف ته طاغوت او شیطان وي. یعنی دا ټول کار د شیطانت ته دی چې ته سم کار بونه کې دا انسان نه دا شیطان دی. الی طاغوت شیطان ته یا هغه کعب بن اشرف ته چې ډېر زیات سرکشي کوونکی دی. وقد امروا دا او حالیه حال دا دی چې یقینا دې ته حکم کړی شو ان یکفروا به دا چې دې انکار وکړي په هغه سره په شیطان سره. یعنی خلکو ته دا حکم شوی چې شیطان ستاسو دشمن دی او تاسو بدن انکار کوي عقیدتن امو عملن امو قولن امو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن دی، دی په دشمنۍ سره ونیسئ او دی له هغه پسې خپله فیصله وړي. او یا د کعب بن اشرف ته شیطان ځکه وایي طاغوت ځکه وایي چې کله دی له نبی علیه السلام فیصله وکړه نو د فیصلې نه بعد شیطان د منافق لپاره کې دا خیال پیدا کو چېرې ته راشه که نه عمر رضی الله عنه کیدای شي ستا په حق کې فیصله وکړي. نو چې شیطان دله خیال پیدا کو نو د شیطان په خبر باندې عمل هم وکړو. دله پکار دی چې نه د پیغمبر نه بعد عمر رضی الله عنه څه حیثیت لري چې عمله فیصلې کړي. بس پیغمبر فیصله بیا پکې لاس پاتې دي. دله شیطان په خبره باندې عمل وکړو گویا ځکه ورته شیطان وي. او یرید الشیطان او اراده لري شیطان ان یضلهم دا چې گمراه کړي دی لره ضلالا بعیدا په گمراهۍ لرې سره. شیطان هو کاردار دی به تاسو گمراه کړي. خامخا سړی قتل شو، خامخا مسله پیدا شوه نو دا شیطان ارسو کړو. دا بعیدن مطلب دا دی چې دې دونه لرې میدان ته وغورځو چې رده اوس نیغې لارې ته راتلل ډېر ګران کار دی. دومره لرې ګمراهۍ ته ورسېدو نو دا مجاز دی چې لکه یو مسافر لاره غلطه کړي او دومره لرې لاړ شي چې و دی واپس خپلې لارې ته راځي نو کله به رارسي. دارنګې دا انسان په ګمراهۍ کې دومره لرې لاړو چې رده اوس هدایت ته راتلل دا څه ډېر ګرانه به شي. آیتانه دي کتلي هغه کسانو ته چې دی ګمان کوي چې بېشکه دی ایمان نه وړی دی په هغه څه چې تا ته نازل کړی شوي دي او په هغه څه چې نازل کړی شوي مخکې ستانه. دی اراده لري دا چې دی فیصله وکړي فیصله وسي شیطان ته. حال دا چې دی ته حکم کړی شو دا چې دی انکار وکړي په هغې سره. او اراده لري شیطان دا چې ګمراه کړي دی لره په ګمراهۍ لرې سره.